مرګونو سلامونه د پښتون میډیا د یو نوي پروګرام سره مونږ تاسو خدمت کې حاضر یو او د مخکې په شان نن زمونږ ملمه چې دی هغه زمونږ مشر زمونږ درون او خوږ مشر چې دی هغه پرویز شاهین صاحب دی او پرویز شاهین صاحب به مونږ ته چې دی نو نن د پرویز شاهین صاحب سره چې مونږ کوم سیشن دی هغه بحث چې دی هغه کوم مخصوص موضوع باندې نه دی بلکې هغه نه به مونږ نن سوالونه جوابونه کوو ځکه چې د ډیرو کتونکو د طرفه چې د مختلف وختونو کې مختلف سوالونه راځي او اکثر زموږ لیکچر ټي وي هغه په مخصوص موضوع باندې وي نو بعضې وخت کې د موضوع بې درکه کېدو په وجه باندې موږ نشو کولی چې موږ ځینې سوالونه والو نو دې لپاره ننني چې تاسو ذهن کې هر کوم یو سوال وي د پښتنو د جغرافیې باره کې د پښتنو د اصل نسب باره کې د پښتنو د تاریخ باره کې هغه تاسو پرویز شاهین صاحب نه سوال کولی شئ پرویز شاهین صاحب تاسو ته جواب درکوي دې نه علاوه چې دی نو که پردو که تاسو دا قسمه پروګرام خوښوئ او غواړئ چې دا پروګرامونه دي نور هم خواره شي نور هم خلکو ته ورسي نو تاسو دا پروګرام په خپل ټایم لاین باندې یا په هغه ګروپونو کې کوم کې چې تاسو ممبرشپ لرئ په هغې کې دا تاسو مخ کې شریکولی شئ شاهین صاحب تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی سلامونه جی او نیکې هیلې مې د ملګري ټول که لیدونکي دي او لیدونکي دي که ستاسو سټاف ته ټولو ته نیکې هیلې او ښکلي سلامونه الله ټول په عزت لره جی شاهین صاحب دې نه مخکې چې تاسو خپله خبره شروع کړئ د خپل کشر او تاسو کشر ساجد عالم شکریه ادا کوم چې د هغه په وجه باندې مونږ تاسو مونږ سره مخامخ کېږئ او تاسو دې ناست خاندي تاسو ټول نه مطلب دا دی چې دا هم یو خدمت دی ګوره جی خپل انداز کې خدمت کوي بخښنه غواړم که نو پروګرام پاتې دی نو په دې وجه باندې مونږ د دوم شکریه ادا کوو چې هغه تاسو ته دا ټول تخنیکي لوی خدمت لوی تکلیف کوي د کار سړی دی بهر ګرځي ځان په خپلو کارونو ماته ورځ وباسي او وخت راته وباسي نو دا هم ډېره لویه خبره ده او ما مخکې ویلي اوس هم وایم چې خدای دې ده ته د دې خدمت او د دې ستړي چې دی نو صلاح ورکړي مونږ د وس کې نه ده اوس تاسو دا راته وایي چې تاسو اوسه پورې چې کوم موضوعاتو باندې خبرې کړي دي ما خیال چې نن دې نه مخکې څلور که پنځه لیکچره شوي دي نو که تاسو یو لږه شان خلاصه موږ ته بیان کوئ بیا به زموږ کتونکي ورو ورو موږ سره لګیا دی شاملېږي او که هغوی بیا څه سوال لري او نو هغې بیا جواب ورکړو ډېره مننه درنو سلامونه موږ پروګرام داسې شروع کړی چې د هر یو څیز چې مونږ معلوم شي زیله معلومه شي نو سړی د هغې په بابت کې ډېر علم لري او بیا ورسره مینه هم کوي او نور کار پرې کوي چې او بیا زموږ پښتون قام چې زموږ د اصل نسل خبره ډېرې ورانې له تلله هر سړی چې پاتې موږ له جدا نیکه ګوري جدا راله کور ګوري نو څه بهرنو خلکو وران کوو څه پروپیګنډو وران کوو څه موږ د هغو نه زیات په خپله وران کوو ما چې هر څه ویلي دي زه خو یوه خبره په ډاډ کومه او هغه دا ده چې زما نه څوک د کومې زما د خبرې حواله غواړي بېلګه غواړي ریفرنس غواړي زه به د زرګونو کلونو د تاریخي کتابونو نه حوالې ورکوم بیا متفقېده نه متفقېده خو ستاسو خپله رضا ده د پوهې خاوندان یې ښکلی خلک دی دویمه دا چې زه بندیاده یم زه به ټکرې خورم نو دومره ده که د چا سره ښکلي معلومات په دې باره کې او زما همکاري وکړي مرسته مې وکړي لارښودنه مې وکړي نو دا به یې په خپل قام باندې احسان زه به ورته دوا قدرې کولی شم قام دپاره لګیا یو ټول چې ډېر یو ښکلی قام دی خرابېږي رانه او څنګه خراب شو موږ یې غور ونه کړو بهرنو رانه خراب کړو هغې وجه دا ده چې څو پورې د یو سړي ته د یو شي زیله نه معلومه د هغې غوروالی او اهمیت امپارټینس ورته نه معلوم دی د هغې سره مینه نشي کولی هغه مینه د زړه له پاسې او سرسري ځکه خو موږ د خپل وطن د خوږو نه نه یو خبر نو موږ دا شی چې شروع کړی د دې میډیا په مرسته باندې او د امل خان غوندې یو ننګیالي سړي او د یو ډېر بهتر پوه سړي د ژبې په وجه باندې موږ دا شروع کړی چې پښتانه په کوم هېواد باندې پراته وو د پخوا راځي نو موږ هغې دپاره دا وویلو چې د هندوکش په غرونو کې چې هغې ته زړه لویه پښتونخوا ویلی شي چې اوس په څلور پنځه شپږو ټوټو کې تقسیم شوې ده دغه پښتونخوا وه دا ساهو قوم چې و دا په دې باندې مېشته
نو د وید موږ سره شهادت منګوي چې سبا موږ سره دغه وخت ویدونه دي په ویدونه کې تاسو د پښتنو قبيله د پښتنو جغرافیا د پښتنو غرونه د هغو سیندونه د هغو سوشل سیستم چې جرګې څنګه د کور کې بیبي څنګه د بچی څخه دغه وخت لوبه دغه وخت کارونه دغه وخت خوراکونه دا ټول پکې نو موږ په هغه باس کړو وسره زمونږ نیک مرګي قائمین نیک مرګي داوا چې په موږ کې خدای پاک په خپل یو سترګور او ډیر پوه او نیک سره پیدا کو چې دنیا د زرتش په نوم باندې پیژني هغه په بلخ کې پیدا شو په بلخ کې خپاړې وکړي په بلخ کې لوی شو په بلخ کې یاسماني شاید سوالونه شروع شوي دي موږ سره ابراش د دوی دین نه د خاندمان کاکړ کې دی نو هغه د اسلام آباد نه دی هغه دوه سوالونه اوس فلحال راغلي دي شروع به موږ د خاندمان کاکړ نه کوو خاندمان دا خو ډېر زمونږ ورور دی پښتو ډېر ښه دانشور دی ډېر ښه اکټیویسټ زمونږ رهنما دی پریشانی صاحب د کاکړ صاحب سوال دا دی چې آیا سوات چې دی سوات سیمه چې دا د احمدشاه ابدالي چې کوم لوی ریاست او لوی افغانستان او د هغې حصه وه او که نه دویم سوال چې دی هغه ابراش کړی دی د دین نه او ابراش وایي چې د کوچیانو باره کې هم څه وایي چې دا کوچیان څوک دي دا خو ما خیال دی پی ایچ ډي کوي ما ته ویلو هغه دی پی ایچ ډي کوي بالکل پی ایچ ډي کوي ایواد راکاو درناوی راکاو د دې خلکو لپاره تاسو ویلو زه مننه کوم زه ته تیار یم خو ډیر نه غواړم ما کار ته نه راځي زمونږ ډیر ښه ملګری دی د یو خبرې کوي تاسو سره دی ډیر خولي خبرې کوي بل پرویش صاحب تاسو سوال جواب ورکوي موږ سره دلته کې زمونږ سایره هم اوري پروګرام وګوري او تاسو ته ډیر زیات نیکیلی خولي دي دا زمونږ د ډیر یو تکړه او باصلاحیته پیغله ده او شاعر هم ده او کتابونه هم لیکلي دي دې ته هم موږ په خیراله وایو دا تاسو خپل سوال جواب شروع کړئ نو مې څه دی بیبي سایره شمس الکمال ها دا خو ډیر تکړه او ډیر پوهه او د کتاب خاوند ده جی زه ورته سلامونه پېښ کوم له ما سره لیدل شوي په دغه پروګرام کې د دې د ملګري څه نوم دی پوره ابراش پاشا ټیک شو زه عرض کوم خان زمان صاحب زما سلامونه قبول کړئ خوشاله شوم ته یو ډېر ننګیالی سړی یو دی دا داسې شی چې دا لویه پښتونخوا وه کله چې احمدشاه ابدالي خدای دې قبر د نور ډک کړي هغه کشمیر ونزا ګلګیتو هزاره او په پورته هزاره خو په کشمیر کې په خپل معنی سوا پکلې صدر مقام هر کله چې احمدشاه بابا خپل ریاست دلته قائم کو او خلکو ومانو نو د هغه مرکزي ځای سوات چې دغه ځایونو ته به د سوات نه سپلای کېده افسران به راتلل دلته به دمه کېدو که په هغه مانسیرا او په ریپورټ چې نن سبا دی په دې طرف پلانړو نو هغوی به په دې سوات راتلل د سوات نه به خلک تو ځکه خو د سوات ډېرې قبیلې هلته دي بیا چې وروستو سودان قبیلې کوم حکومت کړی دی چې هلته ورته سودان وایي موږ ورته دلته سدوزي وایي د ولي خان د خپل دغه دی سردار ابراهیم چې د کشمیر د کلونو پورې صدر پاتې شوی دی د هغه سره زما لیدل شوي زما یې ډېر عزت کړی ما ته انټرویوګانې اخیستې وې او زه په دې سودان نه پوهېدم خو ما له چا په دغه سودان قبیله کتاب راکړ زه هر یو شوم چې سودان په کشمیر کې څوک دي ځکه زه کارلال ته ځم راځم په دې قبیلو او ژبو کار کوم نو چې ما ولوستل نو ویې چې دا سدوزي دي نو زه چې بله پیره لاړم نو په آزاد کشمیر په ریډیو کې زما انټرویو وه نو هلته یو پیغله ما ولیده هغې یاره زه وپېژندم چې زه وپېژندم موټر ته یو ښه جوړه موږده کیسه ده ستاسو وخت پرې نه نسم خو به هر حال زه د سردار صاحب دروم کور ته لاړم او ما ډېر درناوی راکړو نو دغه قبیلې چې بیا تللي نو دا د سوات نه تللي د چارسدې نه تللي دا تللي خو سودان قبیله یا سدوزو په حکومت ترلاسه کړو سردار ابراهیم پلار چې انګریزانو په کومه طریقه باندې پانسي کړی دی نیکۍ وله پانسي کړی دی هغه چې څونه قرباني ورکړې ده په کشمیر کې د پښتنو یو سمبول قایم کړی دی بیا د هغې نه وروسته چې دا تقسیم وشو او دا وشو او دغه وشو نو خلکو سردار ابراهیم سپورټ کو او هغه د ډېرو د مرګه پورې هغه چې کومونه هغه د آزاد کشمیر چې ورته ویلی شي د هغې صدر نو سوات خو وو دا سوات چې څنګه ډیورنډ کې چترال جدا شو دا جدا شو دا نورې علاقې جدا شوې دا پښتون ټرایبل د دې سره پکې سوات هم لاړ شو
سوات لاړ شو دیر لاړ شو بونیر لاړ شو بره کوستانونه خو بیا باچا صاحب وروسته په 1924 کې ووهله او د خپل ریاست سره شامل کړو دا علاقه د هغه وخته پورې د لوی احمد شاه بابا سلطنت و او دا د هغې پښتنو علاقه و زموږ دا خلک به ته زما سره پټوان دي ما له خلکو راکړو زما سره د هغه خلکو پوستینونه دي کمبلې دي او دا جاکټونه هلته ورته خوښ ورته سوی صدرۍ ورته ورته څه ورته ښکلي دا چې هغه باچانو ورکړي دي هغه باچانو حبیب الله لوی باچا حبیب الله د امیر عبدالرحمن خبرې خو زما په جومات کې ما دونه زده کړي دي چې ما د کتابونو نه زده نه کړې مشرانو به ټول د امیر عبدالرحمن خان خبرې کولې بیا د سیدو بابا نه مرسته غوښته د سیدو بابا نه امداد غوښته هغه امداد لیږلو دا خو لوی کار شوی دی بیا سید جمال الدین افغاني په خپله باندې د سیدو بابا ملاقات ته راغلی دی هغه چېرته که یو ورځ میلاو شو له ما سره پرې ډېر معلومات دي په هغې به وغږېږو چې سید جمال الدین افغاني دلته څنګه راغلی و او د هغه او د سیدو بابا په منځ کې څه خبرې شوي خو دا وه چې زه ترې په یوه نتیجه لوستې رسېدلی یم خو د ځانه به وایم د غیر سره نشتي چې زما په خیال سید جمال الدین افغاني د لاس اچولو قایل و او سیدو بابا د لاس اچولو قایل نه و زما خپل دا خیال دی اوس نور کېدای شي غلط روان یم نو دونه ده چې دا ټوله یوه پښتونخوا وه دلته ډېرې خبرې دي د غزني دا اوس زموږ په دې سوات کې دا زه ستاسو سره لګیم او واوره ورېږي او ډېر بارانونه دي نو دلته دا خلک وایي چې بېګا د غزني شپه ده بیا ما د کابل په یو رساله کې یو مضمون ولیکه چې کابل په سوات کې هغه وخندل چې کابل په سوات کې مې تاسو وګورئ نو دلته د غزني شپه چې ډېره واوره شوې د غزني ښار دغه کړې د ما لاول په 5م جومات کې چوپ په جومات کې د مشرانو نه اورېدلو نو بیا دغه شانتي په دې جومات کې به خلکو وایي چې په کابل کې یو 2 سړي دي او وروره اوده دي او 15,000 کاله وشوه چې ډوډۍ وله ورکوي د سترګو نه خورې چې بیا ما سټډي وکړه زه پوه شوم چې د بامیان ابوتانو ذکر دلته کېږي نو دلته ډېرې خبرې دي چې هغه له موږ سره د لوی افغانستان د نغري د لوی نغري خدای دې اطلاعات لري د هغې خبرې دلته کېږي د ما سره خو په دې باره کې ډېر مواد دي چې افغانستان څوک و دلته یې باچایي کړې څوک سړي به یې ووځي چا له ورکړي دي او ښکلې جامې ښکلې خلعتونه او ښکلې مشدۍ او ډونګۍ او له ما سره پټوان دي چې چېرته که وخت برابر شو زه به هغه وښیم خلکو سره زما په خوا کې د مینګونې د خلکو سره هغو ولې دونه معجبونه ورکړي القاب یې وله ورکړي نومونه یې وله ورکړي پیسې یې وله ورکړي جامې او سامان بل دا دې خلکو به وي چې موږ به په کابل زه په ژمي کې خامخا ځان له به وسکي او بادام او دا به رالرې خلکو راکول کوي یو هلپه به هم راکوي زموږ به وجې به ترې ډکه شوه زموږ په کلي کې دا خبرې کېږي بل دا هغه تجارت پخوانی کاروانونه به تله راتلو نو په کې زموږ د کلي مشهور کاروانو چې زموږ هغه مشري کوله هغه سړو سره یو پکې بوډا سړی زما خوش نصیبي خو چې یو څو کاله مخکې هغه د مرګ نه یو کال یا 6 میاشتې مخکې ما سره خبرې وکړې او ډېر ښه یې وکړم چې موږ به سامان څنګه وړه په کوم طرف په طرف بیا به ډېرې ښکلې خبرې کولې نو دا ده چې دا ټول یو هېواد و یوه لویه پښتونخوا وه ما خو زما خیال دی که ذکر نه کړی اوس به یې ووایم په یو اشاره کې زموږ غضب دا شوی دی چې زموږ جغرافیه په ډېرو وختونو کې کله خو ګنګا جمنا ته ورسېد کله د کشمیر ته ورسېد الله کله شیرشاه سوري چې ورته روتاس جوړاو په جیلم کې نو دا خو هغه کرخرا نه ښوده چې د پښتونخوا ستاسو شی ورسې سره په جیلم کې احمدشاه ابدالي چې په هندوستان کې کم کار وکړو د هغې نه بیا لکه لودیانو چې په ملتان کې کم کار کړی بیا بل مشر لودي چې په اګره کې کم کار کړی زمونږ غضب دا وشو چې زمونږ عمره جغرافیه نه ورانه خو انګریز پارشي چې راغی نو هغه پوه شو چې په توره خو دا نه کېږي دا خو د ګټې نه زیات کلک دی د پولادو نه زیات کلک دی نو هغه ته دا هغه د موخان د زمانې هغه تاریخونه یې راویست راپسې او په هغې ولګېدو نو رو موږ په اتل باندې چاړه ولګوله لکه په هندوانه چې چاړه لګي اوس هلکه څه خوځي شاهین صاحب دا راته وایي تاسو د احمدشاه د بابا د لوی افغانستان کې دا ووایي چې سوات د هغې څه وه صحیح شوه که دې حوالې خبره نه نو بیا به راشو د ابراج سوال ته چې کوچیان څوک دي ها خاجي او بیا یو بل سوال چې دی هغه دا دی چې یوسفزي چې دی نو دا د 1520 کاله نه مخکې زموږ په آباد و یا نه
دا یو اکبر یو سوال کړی دی چې دا څه نوم یې دی؟ اکبر دا هم د ډېر دی تاسو سره به ملاو شوي غالبا په دې پروګرام کې. اکبر خان به ښه جي اکبر خان ډېر ښه ملګری دی، ډېر تکړه پوه دا ښه دي ځینې خلک خو ډېر نران خلک دي. یوسفزو باره کې دا سوال کړی چې آیا یوسفزي د 1520 نه مخکې هم دلته آباد وو او که نه دی بیا وروسته راغلي؟ یاره زما د زړه سوال یې وکړو، زما د زړه اول کوچیانو نه شروع شي بیا به دغه ته راشي. نو زه یو خبره کوم عرض کومه، که د هر قام تاریخ چې ګورې هغه په خپل ځای د ټولو د ښه ترقي او خوشحالي وه، خو د پښتنو اولنۍ پېژندګلو چې په ټوله نړۍ کې شوې ده نو هغه په کوچیتوب شوې ده. او د کوچیتوب په موږ دونه اثر دی که تاسو د صدرخان خټک د خوشحال خان بابا د زوی چې مور یې د سوات نه واده شوی وه، چې خوشحال خان بابا په شعر کې ذکر کړی چې دی کور پخوا به د واده زلمی د واده په ورځ د جنۍ کور ته ته نو هغه وایي چې زه ناجوړه زما سره سخر مهرباني وکړه او د صدرخان مور یې په کور را واده کړه. په هغې کې یو شعر دی چې کوچي عالم د دې پښتنو ذکر هغه صدرخان کړی چې دا کوچي عالم کله په یوه میره کې کله په بله میره کې. نو زما یو کتاب دی هغې کې چاپ دی، ما په هغې کې لیکلي یو پیپر دی پکې د هغې نوم دی د ریخمو لار. په هغې کې ځینې ټاپې ما ورکړي چې ډېرو خلکو رانه ایون چې د داني صاحب په لوی ډیپارټ اسلام آباد د ارکیالوجي په ډیپارټ کې له ما نه هغه غوښتي او حساب کې لوستي وي چې اوس دا موږ له پوره کوم او یاره له ما سره خو دغه دي او نور نشتي. په هغې کې د دې ټول څیز ذکر کړی دی چې سامان څنګه راوړي کور ته او د دې ځای نه څه وړي او قافله څنګه ځي. خو یوه ټاپه پکې زه دا وخت په تاسو ته یاده کړم چې ښځه خاوند او قافله تل د یونان ته د خدای بندیانو سامان یې وړی دی نو دوی چې هلته تللي دي نو د هغه ځای نه دوی اوس واپس راځي د دې پښتنو تر مرګرو دغه موږ سره پروګرام کې موجود دی پرویز شاهین صاحب، خو زه نه پوهېږم چې څه وخت لپاره کېدی شي هغه موږ سره عکس هم هینګ شوی دی او اواز هم نه راځي. نو تاسو ته اواز درځي؟ څوک دا پروګرام ګوري مهرباني وکړئ لږ راته دا ووایي چې تاسو د شاهین صاحب اواز اورئ، د شاهین صاحب عکس تاسو وینئ او که نه؟ شاهین صاحب موږ سره دی، کېدای شي لږ ځینې تخنیکي وجوهاتو په وجه باندې هغه موږ سره رابطه منقطع شوي، دوباره به موږ سره آنلاین شي. او دې دوران کې هغه ملګري چې کوم موږ سره وروستو چې دی نو په دې بیس کې شامل شوي دي هغوی د معلوماتو دپاره دومره وینا کوم چې شاهین صاحب موږ سره د پښتنو د اصل نسب، جغرافي او تاریخ باره کې د لیکچرونو یو سلسله شروع کړې ده چې دا سلسله دوام لري او تقریبا اوسه پورې 4 که 15 لیکچرې په مختلف تاریخي دورونو باندې شوي دي. نن چې دی نو نننۍ کومه خپرونه چې ده نو دا موږ صرف د سوالونو او جوابونو لپاره ځکه ایښي وه چې اکثر د پروګرام دوران کې ځینې خلک او بالکل دغه اواز نه راځي، کېدای شي لږ ساعت کې موږ سره دوباره آنلاین شي. د ځینې تخنیکي وجو په وجه باندې کېدای شي هغه موږ سره چې دی نو آنلاین دغه شوي آفلاین شوي، دوباره به راشي موږ سره. نو ما دا خبره کوله چې هغه ملګري چې اوس دا پروګرام موږ سره وروسته شامل شوي دي هغوی دپاره دا وینا کول غواړم چې زمونږ پرویز شاهین صاحب موږ سره د پښتنو د اصل نسب، تاریخ او جغرافي باره کې چې دی نو لیکچرونو سلسله شروع کړي، په مختلف تاریخي دورونو باندې هغه خبرې کړي. خو له دې دوران کې ځینې ملګرو به سوالونه کول او هغه ځینې سوالونه داسې وو چې هغه به د موضوع سره متعلق نه وو، نو موږ به نه غوښتل چې موضوع دې موږ بې لارې کړو. نو دې لپاره به چې دی نو هغه سوالونه موږ نه ایښل. نن مو خصوصا چې دی نو دا خپرونه په خصوصي توګه دې لپاره کې که تاسو ذهن کې هر قسمه سوال تاسو دا شاهین صاحب نه کولی شئ او آینده پروګرام کې به موږ بیا د تاریخ چې کوم تسلسل کې لیکچرونه روان دي تاریخي حوالې سره هغې باندې به موږ جاري ساتو. پښتون میډیا څه دی؟ پښتون میډیا یو وړوکی غونې کوشش دی ځکه چې د پښتنو خپله میډیا نشته دی او سوشل میډیا دا چې هغې له لارې چې دی نو پښتانه ځوانان، جینکۍ، هلکان
مشران لګیا دي خپل پیغام دنیا ته رسوي. دې سلسله کې زموږ هم یو دا پښتون ویب ټي وي چې دی نو دا زموږ پښتون میډیا ویب ټي وي دا زموږ یو ډېر شان کوشش دی او زموږ کوشش دا وي چې دې کې موږ هغه موضوعاتو باندې خبرې وکړو د عالمانو سره د منورینو سره دانشورانو سره چې هغه نن ورځ ورته پښتانه مخامخ دي ولې متاسفانه په عامه میډیا کې هغې ته دومره توجه نه میلاویږي یا نظر انداز کیږي یا په کوم انداز کې پکاره چې پای باندې خبرې شي په هغه انداز کې په دې خبرې نشي کېدی. نو دې سلسله کې موږ دا یو کوشش شروع کړی دی. زموږ دا کوشش چې دا پروګرام د یکشنبه په ورځ یعنی د اتوار په ورځ هره شپه 9 بجې وي د هفتې په ورځ چې دی نو هره شپه 9 بجې چې دی نو د لیکچر سلسله وي او د اتوار په ورځ د شپې 9 بجې د پېښور مطابق وخت مطابق هغه چې دی نو هغه په عمومي روانو چارو باندې خبرې اترې وي. دې سلسله کې به زموږ سبانه پروګرام چې وي هغه به د جنګ چې کوم سیاسي او اجتماعي او اقتصادي اثرات دي هغې حوالې سره به وي او که تاسو غواړئ چې دا قسمه پروګرامونه د زیات نه زیات خپور شي زیات نه زیات خلکو ته د ورسولی شي نو تاسو کولی شئ چې دا په خپل ټایم لاین باندې او په هغه ټایم لاینونو باندې چې کوم باندې تاسو ممبرشپ لرئ په هغې دا تاسو شریکولی شئ. اقبال جاوید اقبال صاحب مننه تاسو هم سره جاوید اقبال صاحب ورور هم سره د اماراتو نه چې دی نو آنلاین شوی دی او پرویز شاهین صاحب دوباره هم سره آنلاین دی. پرویز شاهین صاحب تاسو نه سوال شوی د کوچیانو باره کې او تاسو د هغې جواب ورکولو مهرباني وکړئ خپله خبره جاري وساتئ. نو خدای خبر چې اواز د کوم ځای پورې درغلی دا شیبې وران شو بخښنه غواړم. د کوچیانو دغه چې یونان ته دا قافله تللو نه هغه خو لکه شفاهي یا ولسي ادب کې شو خو لمونږ چې لیکلی د کوچیانو باز شته پښتو سره شته دا دوه قبیز وخت چې دی دا په دې بلخ کې و بهر دونه نشته چې دوه قوبه ورته موږ په سوات کې وایو خدای خبر چې بل ځای ورته څه وایي. نو هغه اوښانو د اداره دا کمال کړل چې هغه د خپل ټول سلطنت دا حال په خپلو ګټانو په پرسیپولس په خپل باچای په تخت او پلازمینه کې لیکلی. نو هلته د بلخ هم شته او پښتون ورسره هم شته د هغې پته دا لګېدله چې قافله تلله اوښان ډېر شی دي هغه پټوان له ما سره دی په ډېرو کتابونو کې هم دي ما د کتابونه راسره دي. نو هغې کې زمونږ دا کاروان هم شته او ورسره هغه پښتانه زړور زلمي ورسره هم شته چې سامانونه یې هلته وړي دي او دا به د هغه ځای نه بیا د میسوپریټي ته د عراق ته شام ته او داسې په مخه باندې په ترکیه په دې به تېرېده هغه بلقان ته یونان ته ایسټرن ساوث سپارټا ته به رسېدو. په دې بل طرف په دغه سنټرل ایشیا وروستی سر چې سړی بیا تاو شي او د روس نه خوا پولینډ او جرمني ته وځي په دې بل طرف باندې به دا خو زما د ورځو خبره وه موږ له به یې خواږه راکول زموږ د کلي نه د کچرو او د اخرو قافله چې به تله ګرګیت ته دا خبرې به یې کولې په ګرګیت کې داسې چلې او واورې چړی را باندې راغله او لار بنده شوه خلک یې داسې دی دا دی که نه. نو دا د دې پښتون غټ نوم و لکه نن سبا ته وګوره که نه هغه تاریخ اپایه ګرځي که نه نن سبا ته ماته په ایشیا کې په ټوله ایشیا کې په ساوت ایشیا چې ورته ویلی شي په هغې کې تکړه ډرور د بل قام وښایه که هغه په عربو کې دی که هغه په اسټرالیا کې دی که هغه په اماراتو کې دی که هغه زموږ په کراچۍ پورې او د اټکه پورې دی او که په پورته د ګرګیت او د دې لکه دا وننۍ قافله زموږ د دې کلي هلکان پکې وو ګاډی پکې یو زموږ ټرک پکې وو د دې نه قافله دا اولنۍ چین ته په داسې حال کې وو چې ارانو خبرې کوله وي د دې ګاډي دا یو ټیر چې دی وي دا د سړک نه بهر په هوا کې چورلي هغه وخت کې د شارع ریشم یې جوړه کړه او سامان یې وړ بره د خوراک تکلیف و زموږ د دې کلي نه به ډېرې سبزیانې او نن هم ځي مخکې هم ډېرې تللي په هغه وخت کې غټه قافله زموږ د مخې خبره ده موږ ټولو ورته لاسونه راکول چې د خدای په امان او شکر دی چې هغه 2-3 میاشتې واورې بند کړي خو بیا په خیر باندې راورسېدو. نو د کوچیانو زموږ او نن که وګورې په سلیمان خېل په لوی وطن بارانغري کې سلیمان خېل وګورې یا زمونږ د غبزیان وګورې یا زمونږ د پښتانه وګورې دا ټوله قافلې نن سبا ځي نو تاسو د فیسبوک وګورئ د ټولو هغه دود دستور ښه یا ډوډۍ پخول قافله روانه ده واړه او چرګان او سامانونه او دا زه خو کله کله مې ډېر خوښ دی دا کوچیتوب مې خوښ دی خو یوه خبره بیا ساتئ په دې بي بي سي کله کله ښه کتابونه چاپ کوي نو زما په لاسونو ته راشي یا راته راولیږي مننه وکړي نو هغوی یو غټ کتاب چاپ کړی دی هغې نوم دی نومیډز
of the world چې د ثابت نړۍ کوچیان په هغې کې به د خپل ځان وینئ په هغه ټول کوچیانو په تاریخ باندې باس کړی دی بیا د هر وطن کوچیان خول دي بیا مالونه خول دي چې څه بدلو دویمه د ټولو نه غټه خبره د ورسې خبره کوم دونه سوال کوږه چې نور ملګري به بېنوا پاتې شي وروره د یورپ نه قافله راځي د ایشیا نه راځي د سنټرل ایشیا نه راځي د جنوبي ایشیا نه راځي د چاینا نه راځي د روما نه راځي نو که ستا د وطن خلک زړور نه وي میلمه دوست نه وي امانتدار نه وي او د امن کور دا نه وي دونه قافلې ته ته د څه نه راغلی او دومره خلکو له خوراک ورکول دارو ورکول د څاروو له واښو او ګیا ورکول که څوک ناجوړه شي د هغو دپاره دارو درمل پناهګاه ورکول سره ورکول ډوډۍ ورکول امن ورکول بدرګه ورکول دا ځان د پښتنو تاریخ غټ باب دی که د وکړو ایمان به مې دی چې زه به ستا سره شپه ورځ زه پوهېږم زما ضرورت تا تېر وروړه نو زما خدمت وای زه هم چې په دې ټاپک جدا څوک له ما سره کوي سړی مې ډک دی مازغه مې ډک دی چې یو ښکلی کتاب یې پې ولیکلی چې د پښتون دا نن خوارنمړو دا خو نن موږ طالب کاکا ته چا په مخه کړي خوار شوی په ځان هم نه پوهېږي موږ یې هم غر کړو ځان یې هم غر کړو دهشتګردي چېرته کامیابي په تاریخ کې چا نوم واړی وایي دهشتګرد کامیاب شوی دی ما په روغه خوړی شي د غني خان خبره چې په زور باندې جنت ته نه شي بوی په رضای دوزخ ته بوځه نو زموږ دا تاریخ دی په دې به بحث کوو که خیر که د چا یې دا خو شاهین صاحب اوس به راځو یوسف زو ته یوسف زو حوالې سره اولنی سوال فرخان صاحب سلامونه مې ومنه ښکلی سوال دی ډېر اوږد بحث غواړي کېدی شي زه په 11-12 ګنټې پرله پسې غږېدی شم خو نن به یې کوو یو دا چې زما شک دوه خبرې دا یو منټ شاهین صاحب دا یوسف زو حوالې سره دوه خبرې یو خو دا دی چې دا یوسف زي چې دی نو د 1500 شلم نه مخکې پس راغلي دي نه مخکې پس راغلي که نه دی مخکې هم دلته موجود و دویم سوال دې سره تړلی چې دی هغه دا دی چې آیا کله یوسف زي رالل دا یو کس سوال کړی چې که یوسف زي دلته رالل نو هغوی ته پښتو ژبه نه ورتله هغوی به په فارسي خبرې کولې دا ډېر ښه سوال دی بل سوال ته راځو دی جي دا داسې شی دی چې یوسف زو خبره وکړو لکه څنګه چې یوسف زو خبره کړې ده نه نور شیخ ورک خو تواریخ حافظ رحمت خاني پیدا شو په هندوستان کې یو روشن خان کاکا د خدای قبر د نور ډک کې هغه راغی او ما هغه په شریکه کار وکړو زه به د هغه دې ریټ ته تلم راتلم پیسې د هغه لګېدې او منډه تړله پکې ما هم کړې ده ټولو خلکو ته ښکاره ده په یو کتاب زما هغه رایې هم پرته ده کومې چې بیا په اردو کې د شرع او د نوټونو سره چاپ کړی دی نو زما د هغه اوږده مرګتیا وه 19 کاله مرګتیا وه ډېر خوږ سړی و بل دا واحد پښتون چې خپل مال یې وقف کړی خو یوازې هغه په یوسفزو کې انټرسټډ و په نورو څیزونو کې کار نه لاړو ما به ورته کله کله د ګیلې په طور وی خو جو د خپل رضا سړی او زما خو مشر هم او زه ته متاثر وم چې سړي تعلیم نشته او دی نشته او دی نشته دونه غټ کار او دونه غټه پیسې په نومي کتاب یې د هندوستان پاکستان په لایبررو کې نه پرېښودی دې ریټ ته راوړی دی بهرحال نو دا کتاب که د منځه موږ وباسو چې تواریخ حافظ رحمت خاني ورته ویلی شي نو وروره د یوسف زو زموږ سره کوم ثبوت دی یوه دویم خلک وایي چې د په 15مه یا 14مه ځینې په کې 14مه هم ذوق پیدا کړی ورټي ته که لاړ شي او الفنسټون ته که لاړ شي یا نور ته دوه معتبر کتابونه دي دا نور وروسته چې څونه چا کار کړی دی که پښتون دی خو انګریز دی دا د هغه یې پروټسټیټ استعمال نه و نو که تاسو د ریوالټي کتاب وګورئ د هغه ډېر کتابونه دي یو په سواد جدا دی یو هغه مکمل نوټس دی چې د خره په بار باندې بار کېږي دونه کتاب دی خو ډېر غټ کار یې کړی دی یو الفنسټون بنیادي کار چې کړی په 1815 کې دغه سړي د بالا بچي زمونږ کومه نقشه چې راښکودې ده دغه ته زه د نورو پښتنو ته پروټسټیټ وم اوس په هغې کې دا شی دی وروره یو خبره کوم که ډېر مثالونه زه در نه کوم او ډېرې خبرې ونه کوم خو یوې ته تاسو پام وکړئ تاسو په خپله نتیجه وباسئ په خپله پرې غور وکړئ زما بیان که خوږ و خوب که نه په شاندیر کې مولې ټیپور دي زه به یې کور ته واپس ویږم لوی سکندر راځي او هغه د کونړ نه راپورې وځي باجوړ ته په باجوړ کې مرکزي ځای هغه نسي اریګان چې هغه ورته نن ورته ناوګی ویلی شي په ناوګۍ کې هغه پړاو غورځوي که شینکور ته تاسو تللی په دې باجوړ کې ډېر ښه خانان دي په ځای دې رم جوړه کړې د دې ځای نه د یوناني باچا
مینندر یو ډېره غټه کتبه راوتې ده کمال دی کمال پای کې د اشوک نومې اسو لیکلی اسو ASO نو دغه ځای کې چې دي دغه چول لا دی راځي چې تیمرګري ته راوځي چې سم راوته په هغه وخت کې ویله د تیمرګري ته راشي او د په پنجکوړه راپورې چې سوات طرف ته راشي پخواني دور کې خو سوات د کامراني او د تیمرګري پورې دا سوات کو په دل کې نو دا خو بیا چې انګريز په 1924 کې د سوات ریاست او د دل ریاست سره وکړو دغه دلته ورکړ شو سره د کته خادق زو دغه نو بهر حال دغه ځای کې سکندر مورخ د سکندر د کاپر د زیدا کمالو کنه چې معمولی سره نو هغه ته چا په خسته د کتل نه دي ګوره مورخین ځان ته راغسي باټنې والے راغسي ضرور پخلی والے راغسي دي اصلي په میدان ته اصلي جوړون کې لوی تنظیم کړی چې تغږی وکړي نو دا هغه په مورخینو کې وټي کتابونه زما وختي چې ټول د خیر په انډیا کې ملاویږي او ډېر خولي باسونه پکې کړي خو که پښتنو له خدای د لوستو طاقت ورکو هغه کتابونه تاسو وګورئ په هغې کې د میګستنیز تاریخ انډیکا دغه د کتاب نوم دی انډیکا ډېره ښکلې ترجمه په انګریزي کې شوې ده او ډېر مزناک دی سره ډېر ښه مشکله په هغې کې تاسو د پښتون شخصیت وګورئ په هغې بیا شره دوه کسانو لیکلي یو د یونیورسټۍ نه د دلي یونیورسټۍ نه یو پروفیسر صاحب لیکلي ده او بل په دغه انګریز لیکل ده چې دغه میکرنډلي نوم دی د میکرنډلي ترجمې دغه نورس په ثابته نړۍ کې مشهور او د بلا بچي کمال پرې چې د وو جلدونو پرله پسې د وو جلدونو ترجمه کړې ده او مې واضح نوټونه لیکلي قسم دی چې ستا د ورکوټي کلي چې ستا د کلي په خوا کې ورکوټي کلي د درېو کوټو ابه پکې ومومې دونه کار هغه د بلا بچي کړی نو دا سکندر دا مورخ ایرین چې ورسره دی په میدان کې دی ورسره د سترګو لیدلی حال دی کې نو هغه وایي چې دلته موږ د دوه قبیلو سره وجنګېدو چې یوې ته هغه اساتینیز وایي او بلې ته هغه اسپازیز وایي اوس سوال دا پیدا کېږي چې یو خو د پښتون د قبیلو ذکر وشو چې د خیره موږ یو نن که تاسو هر څه چې ګڼئ خو زیات ماهرین د هغه وخت نه والا تر دې وخته پورې وایي چې دا د یوسفزو قبیلې دي نو وروره چې ته د عیسی علیه السلام نه 300 او 20 کاله مخکې په باجوړ په دیر په کونړ او دغه په سوات باندې چې دا یوه قبیله دلته وه او یوه هلته وه ما په تیر کې اشاره کړې وه ما وایي څوک په خپل جواب راکړي په پته پوه نه شوم زه خپل هغه تاریخ سره چې کتاب ګوري نو اکثر هغه ځای خو بټوین د لاین کنه په لاین کې خو مصنف خپله خبرې کړي خو سره چې ځان نه ټرند ډالي نو بټوین د لاین خو ځای دی زما بټوین د لاین دا دی زما سټډي چې د دوه قبیلو ذکر شوی چې د ساکینو چې وایي دا کوریلیټډ ټرایبز وو یعنې خپلوانې قبیلې وې ژبه هم یوه وه خلک هم یو نو زه یم چې دا د یوسف او مندڼ دي دا مندڼ لکه څنګه چې دا چې عمر وا د عمر شو ټبرې پاتې شو هغه یوسف بابا واغسته او مندڼ چې کومون هغه د یوسف بابا وراره دی زه مطلق د دې سره ډډه نه ورکوم مطلق د دې نه جدا یم یو افسانه یې ګڼم کنه دا هغه دوه قبیلې دي د دغه ځای نه بدلون لګول دي کې به پسې لګو خپل تاریخ سره چې ژوندی کوي نو خوله هم وباسي او جیب هم سپکوي دواړه کېږي یا به ورته قلار شو چې نه به زما تاریخ ورکتی شي او کنه زموږ پکې غرض وي نو پوندې له به زور ورکړو او جیب له به زور ورکړو ولې نتیجه زموږ په لاس نه راځي خو موږ کور ناست یو دا چې پارټي د نوم بیانالو خلک کاري هغه په برستان کې دننه شهادت ته قبول کېږي چې دا دی چې وروره د دغه قبیلو به موږ چې په ټولو مورخینو لیکلي چې دا د یوسفزو پرکاش وګورئ چې د انډیا د یونیورسټۍ یو بهترین پروفیسر دی ډېر ښکلي دوه کتابونه یې شیټ کتابونه ډېر د خدای په ډېر مزارات دي لکه د علم د کلو د 9 کلو هغه نومونه دي چې د علم په کې دا کلي دي ځکه سکندر علم ته تللی تورنس ورته هغه وویل په علم کې جنګېدل دی چندرګوب موریا ستا د علم د راجا زوی دی موږ چې هندو ته به وایې موږ د پیغمبر نه مخکې اسلام راوړی دی د آدم علیه السلام نه مخکې پیدا شوي اسلامو د پیغمبر علیه السلام نه مخکې راوړی دی خو چې چا سره هندو د هندوانو کتاب د هندوانو کوم کتاب دی تاسو ما د ستا د نیکه کتابونه دي ستا په خاوره لیک شوي ستا مشرانو لیکلي هندوانو ته پیدا واخته لکه پانیني سره تای چلو کو د پانیني یادګار نو پکار چې په لاهور صوابۍ کې موږ جوړ کړی د هغه په نوم یو اداره
هندوستان لاغه په د اوبو په جاز کې د دې نه خاوره ویوړه د ثواب نه په ډیلی کې لاړ شي چې د پانینی باندې کومه یونیورسيټي جوړه ده وسلی په سره لاړ شي تجاري هغه ولګي دغه کتاب په سنسکرت نه په خپل پراکت کې واچو په خپل دیوناګری رسم الخط کې ولیکو او دنیا او نړۍ ته خور کاوه هندوستان په تهذیبي تور دونه نوم شوی دی چې کله کاله هندوستانیان ټول کشکول په لاسو ګرځي مهنت کې دونه نوم نشي پیدا کولای لکه په پانینی شي ځکه د کمپیوټر په ساده او په پیړۍ کې پانینی چاخته نه کاونه چا دروغ نه کو دونه شاهکاری لیکلو لکه په شری کې څه نو یو شاهین صاحب یو بل سوال دی او هغه سوال دا چې دا چنګړانو مبارک دی چې دا چنګړان څوک دي ها دغه کو خو د جیب سوال ضرور پاتې دی او جیب سوال پورا دا کې نو بیا چنګړانو دام ځین کې کومه جی بیا بل یو سوال دی چې پښتنو کې اتفاق ونی شي دا بیا وروسته خلو زما خو ګرونه جیب والا نوم دې لیکل د نوم مبتنه هر څوک چې سلامونه مې ومنه ورور دې شي دی چې ګل منیر زموږ د ډېر خلک دی د پښتو ژبې استاد دی دا خو پی ایچ ډي الګ دی د سره پی ایچ ډي الګ دی نه ګل منیر خو تکړه سره دی په خبر په یونیورسيټي کې مو سره د شوی دی پی ایچ ډي کوله خو دې کامیاب لري تکړه پښتون دی ورور شي دا د پښتو ژبې خبره راته تر څو چې یو کتاب یو متصب په هزاره کې راجا ارشاد نو لیکل دا غي پورې دا سوال نو چې د پښتو ورتلو کول نه دا غي ثبوت تر دا خبره هغه سواتیانو په سکړی چې دي سواتیانو لم جبن ورتلو پښتانه چې د کابل نه رااله نو جوړ نور د دلته ذکر نو اسیو تاسو کومه د میدان جنگو دي سوزوا د سواتیانو په جنگ ورغلو کنه چې په یونیورسيټي کې داخل شو داخل نه هم لکه راغسته غوړي کړه وزو د سواتیانو خبرو کوم پرې یوسفزي دا خو انګريز کله یو وای سیک په بل وای مغول په بل هغه د مغول د روخان د ورځې چې په تاسو پروپاګاندا روان چې مخنیوي ونه کو چې ثبوتونه ولا په لاس کول کې سټډي ورته بیلګه وکي خو چې هغه سو وجودي ته هغه شی وایي زه ما خل د پښتو نه ورله د چانه د کلاسماني وهراله دومره لوی قام چې په نړۍ کې د ټولو نه غټه قبیله چې د نغه پښتانه دي ثابت نړۍ کې دومره زنجیر کړي چې لګیدل یو قبیله په دنیا کې نشي لکه پښتانه چې دا د شجرې خلک دي جبول نه ورکیږي ستاسو پښتو ستاسو شجره مضبوطه که ستاسو شجره نه مضبوطه ده جبو خلکو رکول او په خوره کشو ځکه خو ما یو پیری او چې دې کوو کو په بل چې هر طاقت د برما پریوت خو پښتو یو رکه نکړه خالی نه ده څه خوشته د کرشمه په دې پښتو کې دا به ورکه شو خو د پښتنو چې چلې د یو شجره ده په هغه شجره کې د په لکه د زنجیر د کړو ټول یو شی د بلا بچي د اردو جوبو ماته شجره وخه د انکو جوبو ماته شجره وخه د تاجکو وخه د ترکمان وخه د انګريز وخه د امریکن وخه ورینډیا چې کوي نو کې د شي د غو شجره بغیر شجرونه جبي نه ژوند کی دا یا ساته ډېر جبي په دې خو په خوا کې لکه د منګوټو ماتي شي او دا پښتو ژوند دی کدا په خوره کشو ګوره نو هغه سړی دا د سواتیانو خلاف ټکاو دا کتاب د تاریخ هزاره ما سره لید شو ډېر خبرې مو سره شوې ما وته وی چې وروره یو خبره کو دا سواتیان چې هزارې ته راغلي نو د دې ګوندیان یو طرف ته کوستاني دي چې کوستاني جبو په منځ کې وسره تاسو انکو جیبی انکو نو دی لکه د ژوند د دوه پلونو په منځ کې د پښتو د چانه ځکه چې ستا ژبه نه ده او د کوستاني نه ده او د پښتو باندې غږیږي نو تاسو ماته وایئ چې د هزارې سواتیانو پښتو د چانه ځکه دا خو روډ بل وایي چې د ثابت یوسفزو نه وایي دا نو چې دا د یوسفزو نه دی او دا چپزو نه دی دا خرجیانو نه دی کنه چې دا د چا ژبه ده د کوم ځای نه جوړه شو ځکه خو موږ وایو چې د تاریخ قرآن دی راځي چې لږ لږ په وګورو زه به وران غونډې راشم څوک په مسم کې بل وران کې په جمع به سم کو نو خارنموړ اوس په ژبه کې شک کیږي دا ولیدل په وطن کې شک کاوه اوس ان دبليو پی تا ولې انګريز هغه فلم لګول او ته هم ان دبليو پی موږ د دې خلاف پاسېدلی بغاوت مو کړو
د پیډون نه مولر کړو د سکولونو د بورډون نه مولر کړو د سرکاري خط کتابت نه کام په قرباني باندې کیږي ما خو خپل یو بچی ته کار کوم او ډېر ځوان مثال ورکړو چې تاسو خبره کړو دا غماته کول مې سبب یو سړی ته خروي نه ته بل کې چوتل نو ځان را به شروع کې چې ماته خروي دي په بدل نشي غوښتل شکل د بدل ورسا شو بدل والا نو دا خو ورو د پروپاګاندا د دې پروپاګاندا سر د مغولو نه لګیدل پیسې کې درې قام یو منګولیا ترکو یو صفویان ایران غړي ته یو پښتانه دغه دواړه قامونه په دې باندې په مټو لاندې ول او دې راپرځول غوښتل بابر راغی او دلته دا پښتانه سره شو د اګرې په میدان کې ابراهیم لودي د وطن راته کو شیرخان نیازی په د توري گزارو کو را گزارې کو نو د خدای بندیانو هغه پروپاګاندا شروع کړه نو بابر خو مرلګو بابر خو مړ شو د ابراهیم لودي مور ول زهر په ډوډۍ کې ورکړو او مړ شو دا خو خلکو لیکل ما وینا جوړه بابر چاپیر چول کدا نسخه دا خو کړو نشاجان به ممتاز مال مرته نو پرې خو دی ښا دا خو بیا پروپاګاندا وای پیر نو لري مریدان یو ورځي نو هغه بوډای باندې دا شی ثابت چې د ابراهیم لودي په مور باندې هغه خپل د زوی بدل اغسته غوښتو په ډوډۍ کې ولزار او زما په یو ډیر او د مقاله یو په قومي زبان کراچۍ کې په اردو کې چاپتا یو کله پښتو رساله کته شي نو په پښتو کې لوستل شي د بابر مرګ ودرېږي نو هغه بابر ولګي چې هغه له سزا ورکوله نو چې دا کابل ته ولېږي وای دا بي ابي چې روانه و نو چې دا باسین رااله نو یو چغه واله په کشته کې یا په بیړۍ کې پووا چې ما کابل ته رسې به مرګ مې نه پریږدي نو دې نه لري ابي اباسین ته ټوکو چې په اباسین کې زمونږ امانت څنګه چې پوری پراته دي او ځان په خپل مړ کو بابر مړ په ځان په نه خو ته خدای بندیانو څومره ګولډن هیستوري لري ولې چې روکم چاته وځاړم او یو په ما کې زه به وسه سره مزه سوکم ګورئ مونږ وایو نه کړو یو کارو کا په بده بینار وای په دوی مړ ساسو دی په خدای قسم زما کاجا ته راځي زه په چم گاون کې ډوړې وړم تاسو ته एकदम ما وغږوي دا وړکه کوي زه قبر ته نوړم د خدای د پاره خدای ګوا د دوی بلا مې پکې جمع کړل راشي زمانه والي که غلط هغه تللی کې چانه کې هغه سمت تاسو والي خوراشي زما خواله موږ پښتنو ته پیسې به زر کوبار څه چغواړم کانفرنسونه کې ما پر کانفرنس کې 2 غنټه 3 غنټه غوي به منسوال کو شته سو کو نه د کاسې کړو دي او نه د غک کول دي دا زمانه کتو دی والي موږ کدي وکړه ټول دی بهر بس وکړه اوس دراشو چنګړانو ودرېږي چې موږ پښتو هیڅ چانه نه دي ذکر خال دا لکه د وه د خاطرو زموږ مشران ته بخړه کې تو کول ولا موږ سره په دې بس کو چې پښتو زما په کتاب کې روان دي کوټه چاپ کړ نه په دې ځان ته بحث کوم کنه اوس خو ودرېږي زه د روټ یو خبره کوم دو کتابه چاپ کیږي ډېر زر بنچانه تعالی ترلاسه شي یو د پښتنو اصل نسل چې دا په خټه وینې سوق کمپوز کی بل د پښتو اصل نسل چې پښتو ژبه چې شي دی درې مسلمان به ورکوټي کتاب غیر د پښتو لیکدود اصل نسل چې دا چې شي زموږ مالی خطونه شپږ چې موږ په دې خاوره په خپل جوړ کړو او موږ زر دولت سو کال او چلو هغه چرته لاړو هغه ولې پاتې کړی شو موږ به دا تاسو نه کوو په یو خو زه د خیره کار کوم نه شاید چې بالکل د چنګړیان د سوال چا کړی دا زمونږ یو مرګري کړی دی د بوسرا چې ما د انټرنیټ راځي خو سلام دی ورته ورسېږه ګورې جي چنګن د دې لفظ نه پته لګي چې دا خو د پښتو لفظ نه دی موږ چې نن سبا جنکو ته یا د هلکان ته کوي چنګڼیا چنګڼی د کلو ته راځي په دې کورونو کې بمبي خرڅوي پاړونه ګوري خاړونه دي او دا دي یو ښکلی قام دی خدا کا هغه کتاب حواله چې ما درکړ نومیډس نو دې ته هغو سانسي لیکل دي سانسي SANCI سانسي هغه و چې دا سانسي ځان نه ماران نسي هغه خوري دا زناور نسي عرباله نه حلاله دي نه په مردار دي د سواد ته راځي
کله کله نه خیمې لګي د کار څنګه د پټخیر سره وسره ما انټرویو شو او بل په سواد کې کړو نو یو راته وینو اساس د اقام تاریخ وګور سره په خپل تاریخ مینده اچنګړي بابا نه او ډیرو مر سره پکټ کې ناسو ما تاسو کو بابا تاسو سوکه نو هغه چنګنیانو په کې دا غلبیلونه او دا تملونه د جنکو والو دا جوړول نو په خوا کې هغه کاروم کېدو نو لکه موږ ته شاخیر وایي په سواد کې نو دا بابا بیا پوهېدلې په نفسیاتو نو وی چې دا شاخیر ما او دا خو یو د موږ په ځای کې مو اوس دا قبیلې ما ورور کېږي پیښې کسبونه لرو موږ ول دانې ورکولې کټونه به بڼل کټکی به بڼل ډېر کول سامان به جوړو نو ماته وی اسی تاسو وګورئ زه سلام کوم د سړي ته خبره کې غلطه او خدای بلا بچو په وخت ما شاخیر کارته وکړو وی چې موږ ته د شاخیر د سينو چې مسبق خلک موږ یو شاخیر د رسول الله سلام د شان چې کوم خلک پیدا شوی د ناغي ته شاخیر ما ولا په ملا ډب ورکوم مای بابا خبره کې غلطه دا کټی ته کړه خو ژوند دی اوسه شه دا چې دا هغه قبیلې دي چې په تاسو کدا تیر او سنډه دا میگزینونه وګورئ نو ماته په دغه ورځ نه اخبار راځي نو خو په کوم یو موقعاتو تازه مضمون پرتی بیا ورکړل چې دا به کور خلک ته به روزګار خلک ته خوراک نشتی نوکری نشتی مزدوری نشتی نو غریبان په کورونو کې ګرځي خیرات غواړي پالونه پوری بنګي خرڅه څوک څه کارته او کله کله پغلا ورشي سړی چې څنګه اغلا نه کې زما په نظام به غیرت ده دا هیڅ نه ده سړی به کور ته چې بچو به جوړ یو د بل لاس نه تاو کړي ګورئ دا هغه دین د پنجاب کې ډیر زیات دي او موږ ته بر راځي په موسم سره وسوم دا ازه په یو څو خېمې مالي کې ځان له ټکو غوډه معمولی خېمې خو عادت کې بالا بچي کله په یسا دا رنگ تور دی نو چې دا تور دی نو معلومیږي زما د خپل نیمګړې سټډي په رانا کې چې دا ډریویژن خلک ته دا آریان سټاک نه دی هغه شودر چې څه ته ویلی شي او دا څو د سوچ څه ته ویلی شي دا هغه خلک ته کار په کول غواړي په پنجاب کې یو انګلیس په کار کړی دی او په 1876 کې پنجاب په جیل کې دنه یو پرسو هغه چاپ کړی ما په لاهور کې 2-3 پیریډ ډیر دا کوله په لاس نه نه په لایبرری کې مې چې خو چې شو هغه نه خبر یم چې هغه په ډیر کار کړی او دا سانسي دا غنه په دې قراله چې دا په دې کې د ټول نه معتبره قبيله د ماران نسی د بلا بچی سره خو یریږي نو ما په خپل د یک نه لريږي شادون نه لري کله تمرونه جوړي کله ورو ماران غړي کله مداري توپ کوي کله سکه کله پغلا ورشي کله پسوال ورشي نو دا چې زه زګی نه چې چرته شر زیات غریبانو ګوري چې هغه کور ده نو دا تاسو په خانه بادو شو کې یا په جیپسي کې یا په نومټ کې چولې شي په دې کې چې تاسو کار کوو ماته وایي چې موږ لکشر کې تاسو نه بس پیس دکم کار په کور وایي دا هم زمونږ هغه کوچی توپ ته هغه دورته دي خو دې په زور شوي دي چې اړیا راغلي دي وهلي دي دا زم چې راکړل ټول دی ولو کو زما خپل خیال لاره چې یاده د کابل د مونډیګاک نه خواره شوې دي یاده د ډیر اسماعیل خان د رمان ډیر نه خواره شوې دي یاده د بونو د اکرې نه خواره شوې دي یاده د سوات د ګوګدرې نه خواره شوې دي او یاده پنجاب د هړپنه او د سیند د موینجودارو خلک دي زما خپل فیصله ده اس کې د چې په انډیا کې د دینه زیات یال ته خدای نه ډیر شانو مارزو او داسو او عدالت چې وته ویل شي او دا ټول کاروبار قانوني کار په کول غواړي خو مخکې سوال چې دی هغه یو دام دی چې د دیر نواب د کوم دی دیر نواب خو د خنالیاس بابا نسې دی خنالیاس بابا ډیر یو علمي پوها بزرګو د کرامت خاونو لکه څنګه چې په سواد کې سیدو بابا او نه دغه شانتي په دل کې خنالیاس بابا او قبر شته او زیشته او خلک په لزی راځي هم نو بیا د دیر دا نوابي چې وا نو دا دیني خلکو جست لایک سیدو بابا چې هغه یو روحاني سره خداغه نو سود هغه بچای په سیکولر کې بدل کړ او ډیر خیر وکړو زرکاری کړی دی او د دیر شاهانو یا نوابانو زمون په سوزو کې وګوره نو زما د پوهې مطابق د ټولو نه زړه نوابي یا بچای د دیر ده چې د سوات نوم مخکې ده او هغه د نورو نوم مخکې ده او د نورو نوم مخکې ده او دغه د خنالیاس نه چې شروع شو
نو دا غوځي پر هغه بیا دا غوځي پر هغه بیا پر چاړه نو ته خبر ورته روس سره نر شاجان خان ته چې د پښتونولۍ په هر کانټه پوره د بالا یو بچو جیل په پینډه کې قبول کو چلا وطني قبول کړه خو صدر ته وی چې تا نه مانو ولنډه خبر هغه جیل کې مړ شو او داغه په ځای داغه ځای خسرو بچا بیا وو د پاکستان افسرانو سره مو په شریک د حکومت چلاو اخر دا خبره راتله د جولای یو کوم او یم لراله چې بیا سوات او دیل او چترال ودرونه ریاستونه په پاکستان کې مرج کړو په فیصله نه پورې خپه موغیا خان د لودونه اعلان وکړو نظامونه چاته پوسټ پر نه راغی چې لومړی کړو رومو شو رنګو چې هغه نه خو نظام راکړی نو موږ به بیا ونی کنه چې زنده باد نو هغه افسران چې رانه نو کته د وهانیا د زمون څنګه لاړو زمونږ دا لاړو ورکو نو دا چې وو نه دا د دې بچا چې کومو ځین خلک غلطي خبرې کوي دا خو خیرو کې راځي پاکه کورنۍ دا معلومه کورنۍ دا خو پرونه خو نالیاز بابا خو پرونه بینور سیب شو خو نالیاز بابا شو سیدو بابا شو دا خو پرونه خلک دی خو د خپل د سی وچ د خپل چا په مخ ورز غتنه ما یو کور مې فوټوګرافي کوم په سیدو شریف کې ما وې د سیدو بابا د سیدو کو پای کې سره وسی دروازې ول راپور کړم ما ډېر خپل پټول نشته کورونه موجود دي سامانونه موجود دي خبرې موجود دي ما د ذکرونه کو چې سید جمال الدین افغاني د سید بابا لیدل راغله خبرونه خونه ته غوښتل چې د انګريزانو خلاف څه وکړي امیر عبدالرحمن خان چې کوم حمله کوله ودرېږي ځان برابر کول سید بابا په سره راولګو چې پیله ماته دا وکړ سید بابا یو تاریخي فکر ده یا امیر صاحب ته خو دوا کوم سلام نو وتوایا چې عبدالغفور د خپل نوم عبدالغفور کنه وتوایا چې عبدالغفور یوازې شیخ نه دی په مسلو د کیناستونه عبدالغفور مټ چې دا توري موهي کله توري ضرورت ما دي خبر کی دا خبر خو موږ په ټول سواد کې پیجو نو کړی مولا نو شه دا چې دغه شانتي د خونالیاز بابا چې دا غو په نسو کې ډېر خپل غلامو دا بولو چاړانو ابو پاګه خارون جنې مانی مې چې به سوال ابل شو کنه دا غو ورستو ناس سره زما په نظم باندې زه هیرو غنم شاجان خان یو واز ا ګریټ نو هغه بیا دا غو ورستو دا خسرو بیا زه درته تلو منه دونه خپل کړه دا کنه کاله هغه کته زه کوله مرګرو تاسو دا پروګرام ګورئ موږ سره د مونږه درون مشر پرویز شاهین صاحب موجود دی او هغه د تاسو د پښتنو د اصل نسل تاریخ او ورکه چې کوم تاسو سوالونه دا غي جواب را تاسو درکې سو ما خیال موږ سره دا غرابطه منقطع شوې ده دوباره به موږ سره آنلاین کې دوه کوشش وکړي تر هغه پورې هغه خلک چې دا کوم پروګرام ګوري هغه د لپاره صرف دومره معلومات ورکول ضروري ګڼم چې دا هر شنبه په ورځ یعنی د هفته په ورځ 9 بجې چې دنو دا زموږ سلسله وي دا پرویز شاهین صاحب سره د لیکچرونو او د پښتنو د تاریخ پخوانی تاریخ لرغونی تاریخ په یو مخصوص دور باندې خبره کوي ورو موږ را روان یو تر موجوده دوره پورې د دوران کې خلک سوالونه کوي او ډېر سوالونه داسې چې هغه د موضوع سره متعلق نو موږ دا غوړه وګڼه چې موږ د خصوصي پروګرام سره سوالونو جوابونه وکړو که تاسو ځین کې څه سوالي تاسو پرویز شاهین صاحب موږ سره موجود دی لکه سات کې به دوباره آنلاین شي بعض تخنیکی وجوهاتو په وجه باندې آنلاین افلاین شوی دی نو که تاسو سوالي تاسو کولی شئ او زین الله افغان تاسو سوال بالکل موږ ته معلوم دی موږ وکړو او څنګه چې ما مخکې وې دا سوال به د پرویز صاحب د دې جواب درکړي دین علاوه چې نو هغه مرګري چې کوم دا پروګرام ګوري دا د معلوماتو لپاره دا هم د بنا ضروري ګڼم چې دا پښتون میډیا ویب ټي وي چې دا یو وړوکه کوشش ته زمونږ او د دې بنیادی مقصد دا دی چې هغه موضوعات چې په کوم موضوعاتو باندې په میډیا کې خبرې نه کیږي موږ دلته کې په باندې خبرې کوو او غواړو چې په هغه موضوعاتو باندې تفصیلا خبرې وشي رڼا واچول شي او هغه مسایل چې کوم نن ورځ سره پښتانه مخامخ دي هغه باندې خبرې وشي نو دې حواله سره چې نو مونږه بیا د اتوار په ورځ کوم خبرونه د شنبه په ورځ د مونږ کوم خبرونه هغه پروانو حالات باندې سبا د سلسله کې زموږ پروګرام چې د هغه د جنگ د
پاکستان مېز کې چې دا کوم تاوتریخوالی دی د پس منظر کې به موږ د جنګ چې کوم اقتصادي سماجي او سیاسي اثرات وي په جامعه باندې په هغې باندې به عالمانو سره خبرې کوو. موږ عموما زموږ پروګرامونه په پښتو ژبه کې وي ولې سبانې پروګرام به موږ لږ په اردو کې کوو ځکه چې د اردو عالمان به موږ سره وي پښتانه به وي خو بعضې وخت کې دا ځینې موږ غواړو چې زموږ خبره د نورو دنیا ته زین الله صاحب افغان زه راځم تاسو ته راځم زین الله صاحب چې دی نو دا سوال کړی دی او سوال چې دی نو هغه دوباره بیا تکرار کړی دی د زین الله صاحب سوال چې دی هغه دا دی چې پښتنو کې دا اتفاق ولې نشته یووالی ولې نشته د دې وجه خودغرضي ده او که ناپوهي ده. دا وګوره چې ډېر ښکلی سوال دی او ټول خلک پرې لګیا دی خو لکه څنګه چې دا بې عمله مسلمان وي خدای ما به باقي او ماله به جنتونه راکړي او ماله به منارې راکړي او اوبو له لاس نور چاودس وکړي د چا ښېګړه نشي کولی ماله به جنت راکړي او ماله زما پلار به ښه زما مور به په تشو ویناګانو باندې دا چل نه کېږي. ما په دې مخکې دلته فیسبوک باندې یو شی ورکړی نو ډېر دغه پسې راغلي ملګري خو چې ښه خلک دی خدای دې زما دوستان ژوندي لري ما او داسې یو اشکال غوندې سوال کړی چې ملګرو خفه کېږئ مو په جاپان کې یو پرزه جوړه کړه او هغه تاسو له راوړم او هر سړي کې یو پرزه لګو د هغې نوم دی اتفاق نو هغه پرزه د جاپان جوړه کړه نو که خیر هغه پرزې به راوړو موږ به یې ولګو په ځانونو کې چې اتفاق پکې راشي. ګورئ چې په کوم شي زموږ پیسې هم نه ځي که نه خبره جړه وخت دا دی یو کار دی امل خان چې تاسو یې کوئ په هغې ستاسو پیسې ځي محنت دې پې ځي خواري دې پې ځي په وچو دې خوله راځي نو موږ وایي خیر دی زه جو پوره یې نه کړو جو خیر دی زیان خو دا ځینې خبرې لکه اوس په اتفاق کې زموږ څه زیان کېږي زه د ملګرو نه تپوس کوم چې موږ یو شو زه هم یم راځئ چې یو شو بل هم وایي چې یو شو دا ضیاءالحق راته د خوشحال خان بابا مزار ته نو موږ تلو پروګرامونه لکه موږ به د خوشحال بابا خو به زه تلم او د اجمل لاله په حجره کې به مې اکثر شپه وه یا په ګټو مټو کې سوړي مو سوړي کې نو چې هغه راته نو زما تقریر و چې زما تقریر و نو ما هغه خبرې په دې اتفاق کولې نو شاته یو منډګۍ په هغې کې ګټه یې لګولې د کړو له پاسه لګولې په هغې کې هغه ماته شوه نو زه ترې بچ شوم هغه تاوېده نو د دې پبو یو ډېر دروند پښتون غازي خان کاکا به ورته وي نو هغه راپاسې ما ته بس کاکا نه وي بابا دې کار کوي منډو د منډه ته وایي نو زه دا خبره کوم چې زه هم یم اتفاق بل وایي هم اتفاق بل هم او چې څوک اتفاق نه کوي هغه د بلا بچي دا خبره کوي چې اتفاق یعنې تاسو وګورئ زه به په یو پارټۍ کې یم فرض کړه زه د کلي خان یم ملک یم ملکوړی یم ما له به هغه پارټي پیسې نه راکوي ملحات په نه راکوي خورم ته به مې نه پرېږدي زه به خلکو ته سیم راځئ چې بلې پارټۍ له لاړ شو دا د کار نه دي څه چا له کار نه کوي نه خو تا له یې کار ونه کړي دا ته موږ څه په موږ له مناړی چې موږ دې په مخه کړي راځئ بلې پارټۍ ته په پارټیانو ګرځېدو یو مخ ته ګوره ښکاره خبره کو دا فیسبوک د پنجاب ډک دی پنجاب زیاتې کوي پنجاب نه دی او پنجاب ښه نه دی او پنجاب دا چل کوي نو چې دا چل کوي نو ته خو د منبرن زما د کور مخې ته په کوڅه کې د شهباز شریف بینر لګېدل چې ده له ووټ ورکړ زما خلکو راوستې زما د کوڅې زما په کلي کې ودرول اس یو سوال پیدا کېږي سیاست پرېږده موږ خو خلکو زموږ په سیاست کې څه دي خو په تاریخ کې د څوک ماته په تېرو اویاو کالو کې وښیي چې د اټک نه لاندې چېرته یو پښتون د چا د کوڅې ووټ ورکړی بلدیه چې ورته وایي که څه ورته وایي پرېږدئ سمدیانې نو دا وطن د ننګ وطن دی دا په ننګ خوړی شي نو زما پرتګ د یوې جنډې او کمیس مې د بلې جنډې مرزاباد او زنده‌باد وطن رانه پاتې شو خاوره پاتې شوه علم پاتې شو پوهه پاتې شوه زه یې راوړم پلان یې زنده‌باد څه ورځې چې وشي اوړه سور نه کړي دا څه پارټي ده دا سړی دی لرګه راځئ پولې ته ځو دی لکه د غوبه د ښځې په کلي ګرځي د پنغالی نه دی معلوم د اخور نه دی معلوم د دغه زه پته وایم ماله به وطن جوړ کړي ماله به قام جوړ کړي که ما په یک سر باندې سي چلو کو ډېره ښه خدای ګواه دی که زه د داسې خلکو پته وایم ځان نشي سمبال د خپلې خاورې د تاریخ نه نه دي خبر د خپل مشر کشر نه نه دي خبر
د دې نه نه خبر چې زه به مخکې څنګه نړۍ ټوله د دغه چا ورته په غوږ کې ولي زما نیکه تورې والي د نیکه د تېښتې باسونه دې راته وکړه پرېږده وتورې زما د مور چټ کالي نن ولې د پنجاب خاورې څټې د مور د چټ کالي دې څه شو ټوله دنیا علم حاصلولی شي کالجونه ویلی شي یونیورسټیانې ویلی شي انوینشن کولی شي ډسکوري کولی شي دې څه پیدا کوي د شلتالو خانو ته نه دی موږ چلتالان په شلتالانو باندې ملکونه چلېږي په امریکانو ملکونه چلېږي قامونو کې سر دنګه کې یا چې وځه او ته به د قدرت وباسي دا به یو څو ساهو کسان ته پاتې شي دا به جوړه شي موږ ناامیده مو نه دی زده ناامیده کوه دی که زما زده شاهین صاحب اوس دوه سوالونه دي د یو سوال باندې خو تاسو مخکې سره رڼا چولې د خیر بیا هم دوباره د صحابه شاه منصور باره کې لږ رڼا واچوي دا سوال دی او دویم دا دی چې د اورمړ قبیله کومه وه اورمړ ښه او د روخان بابا او بل دا یو د زمونږ محمد خان صاحب سوال کړی چې شاهین صاحب د کوم ځای دی محمد خان صاحب شاهین صاحب زمونږ د منګلور سوات سره تعلق لري مننه چې تاسو خپل خبره ښه د صحابه شاه منصور وڅه به وایم نو خو خبره به بیا خلک په شکه دي په صحابه باندې مې نن خدای له به زم نن په سلامه صفه کار وکړو زما په نیز باندې په کته پښتونخوا کې د صحابه چې کوم حیثیت دی علمي روحاني سیاسي او پیداواري دا د پښتونخوا په نورو کلو کې نشته شی دا دی د صحابه شاه منصور والا یا د پښتانه باکو خان بابا او دا نور هغه د مردان سب پوخا دا نو چې د صحابه دا مردان دی دا پکې نوکر دی دا خو اوس پیدا شو دې ته به پوخا سره سموي سوات به بر غریزه وي او دې ته به سره سموي بیا په سم کې به تاسو سره سموي ګرم وا او په کې نوکر ګوري په تور کېدو انګريز ولګي دا د سوات سینته کاسه کې خو دا او د دې نه دوه درې نیرونه وېستل هغه په صحابه او په 400 او په پیښور او په نوخار او په دې ګورل شو په هغه باندې عبدالخالق خلیق صاحب یو شعر هم دی هغه په کتاب زما ژوند کې هغه و چې سن 1900 او اتلس په دبره چې والا راوته د سوال په دغه وخت د انیر ویستل شو دی په دې کې خواجه نواب چې د وتی د خاندان نکره هغه په قسمت کې واسه په اتانه باندې جریبه په 2 روپۍ جریبه ولې ازغه کې کاو نور څه نه کو خلکو یې خواجه نواب له ونه شو دی زمکه دی دا د بلا بچ په دې چل باندې ټول ازمکه د خولان دی کړه څوته د مغول د اتیانو د وجنه چې اوتی خدایان منډای ته ولې کېدو دا هینو ته ازمکه ورغلې بهر زما مطلب دا دی چې د صحابه کاغه شاه منصور تاسو علی کاغه شاباز غړی تاسو علی کاغه بار د توربېلې د ډیم سره کالا یا کالا تاسو علی یا ګنګوډیره وازز ډیره علی لکه باس پر نوګه چې هغه د شاباز غړی د تانه پورې ډیر غوړه علاقه د اثار قدیمه ډیر څه پکشته سړی حیران چې دې خاورې سونه خلک پیدا کړي خو افسوس چې د صحابه چا تاریخ ونی لیکو مونږ ټول پته مو خپل خلکو امزان نه انګاره کړی دی مونږ راځي لکه یو نمبر پی دی رساله وباسو خبرداري چې د پښتانه په هر ضلع باندې یو نمبر د رسالو وباسي او په کې هر بلاولي چې څه په ضلع کې چې هر بلاولي زما په نس هغه وجه دا یو خو په دې صحابه کې درې رسم الخطونه یا لیکدودونه جوړ شوي دي چې زموږ ماجي شعر یو دویمه دا چې دا صحابه د نوم دا په سواد کې دا د مولانو انوینشن دی دا صحابه والا سورا والا سونیګرام والا سوراړه والا سورکاوي والا صحابه دا ټول د سین شعر چې دا د سرور زرونه وتی دي د بلا د قانون چې وې سوراړو په دریاب باندې او هغه به د بونیر د سونیګرام سره چې د سوارې په خوا کې دوی کړی دی سوارې خو جوړه شو دا خو مخکې نه و مرګ په صورت دی په دغه ځای کې به هغه سرزر د اباسین نه راوېستل شو د سونیګرام باندې د سونیګرام وایي سونه سونیګرام کې به د سرزر غټه منډای و کدا څوک شک کوي نو زه ته د کتابونو کوم د انګریزانو وګورئ ما خو هغه لوستي او پوه شوی مته به دې ډول په خپل تل نو دغه ځای نه چې به دا سرزر بیا په کته باندې شول
نو د هاند سر چې به دا ویستلی شو نو صحابۍ د سرو زرو ډېری پکې نه دا نمونه هسې څوک ږدي دا صحابۍ کې د سرو زرو غټه منډه یې وه چې د دغه ځای نه به بیا په بیړو کې کالاباغ ته او کته نورو سیمو ته لکه دا ووتل او کته وتله د دې پولیس داره په دې علاقه باندې چې کوم لکه خیرات چې ورته ویلی شي یا قلم ورته ویلی شي چې هغه یې ایښی نو زموږ په علاقه پښتنو په صوبه باندې په دې کې ورسره سر زر هم ایښي دا سر زر د سوات په سیند کې هم ډېر کېده لکه نن چې پکې وي په اباسین کې خو سونیوال ورته وایي هغه لګیا دی اوس که څوک لیدولی زه دا موسم یې خلک ټول د سیند په غاړه دي شګونه سر زر جوړې برابره چې پیسې په زرګونو روپو ورځ پیدا کوي او بله هونځا ګلګیت ته که څوک تلي نو چې د سکرټونه بله لاړ شي خپلو ته هغې سره د څو زره کالونه اباسین یې راوباسي او سا کالونه چې روټس د هغې ډېر ښه باس پرې چې پوخانو یې راوباسي په دې راوباسي هغه سرو زرو په وجه باندې دا صحابۍ چې وه نو دې ته د هڼ ګودر بیا جوړ کړی شو خو د هڼ په دې ګودر کې یو کمال و دې ته هندوشاهي واله رالو سبکتګین د محمود غزنوي پلار ولګېد او په لغمان یې حمله وکړه دې هلته وویل هندوشاهیه په جیپال چې زوتېږي نو دې چې رالو نو دا سوال به نه پیدا کوو چې دې چې راتلو د خدای په دې دونه دنیا کې دې صحابۍ ولې ونیو او دې هڼ ولې ونیو هڼ یې خپله دارالخلافه وګرځوله صحابۍ یې کلی وګرځول لاهور ورسره پخوا کښته کړو موږ د لاهور په کالج خوله لګول وه چې دا د پانیني په نوم کې خو لکه موږ خو لیوني په لیونو کې وو خلکه کې نو کنه د لاهور ورکوټي لاهور هایر سیکنډري او های سکول نه دی هغې سره خټان دي او واره داسې لختیا غوندې اوبه پکې هم راځي د خدای بنده پانیني په دې ځای منظري وژلی دی خواته یې تانه ده اوس د پولیسو سټیشن دی دې های سکول دی دغه ځای کې محمود غزنوي جیپال هم راټینګ کړی دی صرف د دې سکول په خوا کې په دې شړ ځای کې پانینی او دسمات شاید دغه صحابۍ باره کې تاسو مختصرا دا خپله خبره وکړه اوس چې څومره مونږ تاریخ کې مخکې ځو نو نور به هم د دې ذکر راځي هغه ملګري چې که فرض وکړه غواړي چې نور زیات معلومات حاصل کړي نو که دا پروګرامونه لږ باقاعدګۍ سره ګوري نو دا زموږ سلسله د لیکچرو روانه ده د پښتنو د اصل نسل تاریخ سلسله کې شاهین صاحب مونږ سره دی او تاریخي یو دور مونږ اخلو نن خصوصا د ورمړ باره کې چې تاسو سوال وکړئ نو وروره خدای دې خوشحاله کړه د ورمړ خو دونه غټ تاریخ دی که نه چې وزیرستان ته سړی وایي چې ما ورته په ویښه هم سلام کولی په اردو مې ورته هم کول یو خو پښتنو ته چې اسلام راغلی نو دی په وزیرستان راغلی زموږ سره د هغه وخت کتبه ده په منګولیان ژبه کې لیک ده په عربۍ کې لیک ده په سنسکرت کې لیک ده د دې وکړو دا کوم دی چې پولیټیکل صاحب دا دفتر دی د دې نه چې کته لږ لاړ شي په دې سړک کې روکوټې غوندې چړۍ راځي زما پکې د بوټ پونده دغه شو وه چې تاسو هلته لاړ شئ کتبې ځای به وګورئ هر څه به وګورئ بلکې هغه کتبه د پېښور یونیورسټۍ یو پروفیسر صاحب لوستې وه په هغې داني صاحب د خدای قبر د نور ډک کې هغه په کار کړی بیا په پېښور عجایبګر کې یو کتاب لیکلی شوی دی شکور لالا د دې پخوانی دغه د انګریزانو په وخت کې کسټوډین و هغه په یو کتاب لیکلی هغه پکې ورکړې ده د دې داني صاحب ته هغه پروفیسر صاحب یو خط لیکلی او هغه ورته وایي چې صاحب دا د وزیرستان په لهجې په پښتو کې لیکته په دې کې پښتو ده او داني صاحب ورسره اګري شوی دی دا منل چې وو د داني صاحب هغه ارټیکل ما ځانه پوسټ کړی ما پیدا کړ دی د ما سره دی په دې کې پښتو هم ده په دې کې منګولیان هم ده په دې کې سنسکرت هم ده په دې کې عربي هم ده نو پوهان په دې نتیجه رسېدلي چې پښتونخوا ته چې اسلام راغلی نو هغه په دغه طرف باندې د خارجیان نه دي خلک چې ځوتی دې خوارجو بغاوت کړی او هغه په دغه لیکه باندې راغلی دی او دلته تېره شوي دي او خلکو د مېلمه په توګه باندې قبول کړي دي او دلته لکه سوال دا نه پیدا کېږي چې زموږ په پښتنو کې تاسو وګورئ دا شیعه مسلک ډېر لږ دی خو بیا هم دی په پاړچینار او دې ته زه کار له تللی یم نو هلته دی نو سوال دا نه پیدا کېږي چې شیعیزم دلته څنګه راغی دا سوال دی لکه موږ اسلام څنګه راغی یوسفزي څنګه راغلو یا دا شی فوټبال دی وطن ته څنګه راغی نو موږ دا سوال نه پوهېږو خو څوک پرې کار وکړي موږ خو هسې شړې ګټې ټکو نو وروره دا داسې کېږي چې سوال د روښان بابا شوی دی ما ته دا فخر افتخار حاصل دی چې زه وزیرستان ته لوی روښان بابا قبر ده
تلې مې په کوټ کې جنوبي وزیرستان کې قبر دی لاړم هغه خلکو مې ډېر زیات عزت کړی دونه عزت چې زما نه هغه پښتو کې چې وایي ځان رانه چې دونه خواږه خلک وو او زه لاړم دا خبره چې هغه د روخان بابا د نورو قبیلو نه منکري هغه مزار یا قبر کوي نوسیخي هغه جبه ما د جبې نمونه راوړه یو دوه درې مقالې مې په اورمړي جبه چاپ شوي دي بلګستا او ته مویلی شي او ان شاء الله تعالی سه کتابي ډول باندې هم تاسو لاسونه ته ضرورت سم کې خیر ډیر کار مې پکړه کراچي کې مې یو بلکې روموند ډلیوري کوله خدای دې خوشاله کړي هغه راته یو سلو 15 او پانی یا مخه بلکې خولې واغه مې لیکله سنه په وزیرستان کې کړی و سو یو ځای بل ځای بهر څه د ګریډسن په کتاب کې نمونې دي دا غوښنه مې غوښته وسره د مارګسټین په کتاب کې نمونې دي سمې دا دي نه راجمع کړو خو کتاب در کوم دا مې سره راوړل پیروخان زه یو خبره پیروخان زه یو خبره کوم سوال دې زما سوال دی کپیروخان منګه ورمړ وګڼو او ورمړ د پښتنو نه بهر قبیله وګڼو نو پیروخان خپل کتابونه په پښتو کې څنګه کړی برخه کول نشي دا که تاسو یاد نو یا خان چې مارشاله ولګوله نو زمونږ د پښتونخوا د صوبې گورنر اظهر خان کو هغه په اردو ډایجست کې انټرویو چاپ کړی و چې زه د پیروخان نو سیم د جالندر نه راغله مایګریټ شو نو زما هم جو د کور ډوړې مې خاطر نه کیږي ورځ گورنر په دې خبره لاړم خدای دې یو دم پولیس لور خو هغه ونیو مخالې را نه وېستل سی آی ډي او دا ما په لاس کې خپل نو سی په کې جنسي کې مراوسته خیر وخت کې سره پیشي مو شو سره 15 غنټې چې په جل کې کوله صاحب انکوایري کې لکه خو خلک چې گورنر دي نو ته ولې نه مې دا خو باغت په دې خبره زه ملامت نو هغه سره اظهر خان گورنر سے ماته چې ها خان صاحب हमारा खानदान जो है वो बल्कि जालिंदर में रहने वाले इसमें रहने वाले हम फिर रोशन के औलाद और अखलाक में से دا خبره هغه په دې باندې په اردو ډایجست کې پاګه کار کې چې زمون گورنر شو هغه په انټرویو ورکړ نو اورمړ کله چې په لحاظ باندې مونږ وایو نو د جبې په لحاظ ځان شي د جغرافیه او د کلچر په لحاظ بل شي کلچر کې په جغرافیه کې ټول قانوني یوي په یو قبیله چې کومه په ډامیننټي په غیر معنی دي لکه تاسو وګورئ چې دا ډېر خبرې چې دي چې کله مونږه پیروخان روشنی تاریخ باندې چې دینو روحاني هیرو په یو پروګرام کو کنه نو دا ځنې کوم معلومات چې دي هغه د سوال جواب کې دا دومره مختصر خبره ډېره وي اوس اخر کې یو سوال چې دی هغه د مونږ سره چې دی نو د بلوچستان نه راغلی دی او هغه سوال دا دی چې د ضلع کلا عبدالله خان یا د غازی عبدالله خان اچکزی باره کې تاسو تاریخ باره کې تاسو معلوم دی غازی عبدالله خان اچکزی نه د دې رور سنوم دی د دې رور نوم دی نجیب الله خان اچکزی اچکزیان خو مړه داسې ستړي لکه د کابل سره مړه ښکلې قبیله ده ښکلې خلک دی درانه خلک دی بل صمد خان بابا شهید خدای دې قبر د نور ډک هغه سړی پکې نن د هغه پهلوان زوی په سیاست کې ځي راځي خدا خو د پښتنو په کاله کې دی جو قدر نشي جو د خپل نه پردي ډېر زیات خوښي چې په زور پسې ګرځي او پردي ساولي ته شین کابل نشي چلو کو شی اصلیت کې دا دی چې اچکزی یا اسکزی دی په دې سی باندې وایي ښکلی نوم دی موږ خو چې وایو جو موږ اچکزی وایو اچکزی غوره قبیله ده دا کدي د خان شهید کتابونه ډېر شی چاپ شوي ټولو خلکو له ورکوي موږ له ډېر شی راکړي څو پیرې زه تللی یم مینه یې کړې ده خو یې خوشحاله کړي صمد خان بابا هغه کتاب یې په دې پیرې راکړی چې زه اوس په دې بله میاشت کې پښتو اکیډمي کوټې لیکچر ولغوښتی او ما بیا یونیورسټیانو ته لاړم د جنکو یونیورسټۍ ته په کوم ورغلم نو له ما نه د هغه د لیکدود کتاب چېرته ګډوډ شو نو دلې مې وغوښته او رایې په ورسره یې نور راکړو تاسو د دې اچکزی بابا په ژوند باندې چې کوم کتابونه لیکلي شوي که دا تاسو وګورئ ټول اچکزیان به ولولئ دویم د دې نه علاوه پښتو اکیډمۍ چې عارف صاحب غونډه یو زما د قسم زم که په پښتنو ژوندو پښتنو کې خدای پاک وړاندې سره څوک بخي هغه د پښتو اکیډمۍ کوټې عارف صاحب دی یعنې بالکل بیرې و بیریا
د علم سره د علم سره کول نور څه دغه کې نشته ډېر لوی کار یې کړی دی لایبرري ته سبا ورشئ هره قبیله باندې هلته کار شوی دی یوه ده یو په کوټه یونیورسټۍ کې کاکړ صاحب دی کاکړ صاحب د پښتو په شعبه کې دی نور هم ډېر ښکلي ملګري دي جاوید اقبال استاد د کرک نقل دی ډاکټر هلته دی نور ډېر ښه ملګري دي ټول ښکلی خلک دی تاسو د کاکړ صاحب سره وینئ هغو پې جدا کار کړی د دې نه د هغه ډیپارټ شاته که لاړ شي نو د تاریخ ډیپارټ دی چیرمین یې نه دی خو په خدای باور وکړه چې لکه سکر ور مې دی دونه مینه یې راکړې ده لکه کونجان نوی ملګری په چوټۍ نه راغلی و هغه پسې ټلیفون وکړو سکوټر یې پسې ولېږه چابیان یې د هغه نه راوړی د کتابونه دغه دونه پیټې کتابونه یې راکړل چې بیا رانه جاز د هغې ځان نه کړی غوښتم یې سړی معلم سړی ما چا کتابونه راکړي په دې ډول سره نہیں معمول یہ بہت زیادہ ہے میں تو زیادہ انہوں نے تو پتن دیا کتابیں ہیں نو هغه چیرمن صاحب سره که تاسو میلاو شئ نو خدای یو دی چې د علم کام دی ما سره 2-3 غنټې اغوستي وو خو ډېر متاثر کړی یم دغه شانتې د هغه په خوا کې که تاسو وګورئ نو د نور ډیپارټونه دي نو که تاسو بیا د بوکسي صاحب په قبیله باندې یا د هغه او د اچکزیانو په تعلقاتو باندې چا پکې ګورنري کړو وزارت او دا وزیر اعلی که تاسو هغه وینئ نو یا په میزان چوک کې یو سړی د دکاندار دی دا زاړه کتابونه قیان ورته اچوي او ټوکي ورته اچوي او کاغذ سره لاړ شي رسا میزان چوک د کتابونو په مشهور سړی که هغې ته لاړ شي د هغه سره کښېني او لکه کان دی د علم او ځان له کتابونه لري ځان له خرڅوي غریب لجاده قیانې اچوي څه زاړه دي او پیوند کوي او چا له څه کوي څیز دا دی چې زموږ طالب نشته موږ هسې په خولې پښتانه یو لکه دا بعضې ښځه د بنګۍ نه د کور په کار نه پوهېږي دا صرف مخې سپین نو په هغې باندې ځان بدلوي موږ سره هم د پښتنو سره دا کار کوي د خدای بندیانو کتابونه نن سبا بل زه خو هر چاته قارې کوم چې خپل نصیب یې پکې هم شامل فیسبوک کې تاسو له یو پوره پوهنتون په جیب کې ایښی دی خدای ګواه دی زه یې د شپې دونه وګورم که نه هغه کروم او هغه څه دی بل څه نوم دی یو پره هغه او ګوګل سره په خوا کې هغه دومره وګورم په الله یې کوم که چې داسې زه هم په دې سوال به راته کار شي چې خوارشي دا سوال د کولو دی یا د دې سوال به جواب راکړي چې دا له موږ سره کوم دی ته څه ګډوډ دی په الله یې کوم کله کله مخکې چې زما هغه ټلیپیچ ورته زما د مزغو شوي هر شی ورسره تیار دی خو چې زه بټن وهم جوړوي اوس چې زه دې پروګرام له راتلم دی نو ما د افغانستان جغرافیه ته غوښتې وه خو واوره باران ډېر و نو بیا داسې هغه وخت پوره کېدو نو ما د هغې یو دوه دغه پروفیسر صاحب دوه خبرې واورېدې څوک انګرېز او خدای ګواه دی چې کته نو وکاته نو دونه کتابونه د افغانستان په جغرافیه ورکړي که نه چې لکه دغه مطلب زه 100 کاله ژوندی یم دا نشم کتلی نو خوارنومړو د فیسبوک نه خو کار وړی هسې یو لنډه خبره کوم بخښنه وه زما دا درود دا یوه خبره جی جی وای وای زما دا درود یو اخري کې یو سوالونه ډېر دي وای د فقیر اپی باره کې سوال دی د شموزو سوال باره کې سوال دی خو زه فقیر اپی شو پیر روحان شو دا به موږ دای باندې جلا پروګرامونه کوو د شموزو دا وکړئ شموزو دا سره مختصرا شموزو دا سوات وایي بس بیا موږ پروګرام ختموو بیا کوم یو څه دا وایي چې شموزو سوات باره کې څه وایي ظهور خان نوم دی زموږ ملګری ظهور خان او هغه تاسو نه دا سوال کوي چې سوات کې ظهور خان خو تکړه سړی دی شموزه شموزو خو به درته زه یو متل وکړم د شموزو خوړ راغلی اوس خو وچ به یي که نه دا په سوات کې تقریبا وچه علاقه ده شموزو خوړ راغلی نو ګټ یې ډېر راوړي نو بل طرف نه خلکو باچا صاحب ته راپورټ کړه نو باچا صاحب فیصله چې وکړه د ځینو خلکو په نظر کې نه واخه نو یو پکې وي هغه پښتون بابا وي سړی وي د شموزو خوړ به نورې ګټې راوړي خو هسې د باچا صاحب دا بېرامي که نه دلته یو هندو نو هغه قامه کړلو ډېر زیات پخوا د هندوانو موږ سره ټولو نو هغه هندو قامه کړلو نو هغه په باره کې به دا ویلي رام که خر دی خو تندی غر دی د شموزو دونه تاریخ کې زه د دې خان سره ستا په مخ کې لوس کوم چې زه نور شموزو خو به هسې ډانګه ډیچه وکړم دونه تاریخ په یې نه لیکم لږ مې لیکل دی
ټول تاریخ مو په شلو مخونو کې کړل خو د دې سره د بودیزم یو کړی دی نیموګرام وته وایي زما په نظمانه د بودیست په مذهب کې یا په کټ کې یا سک کې هر څه چوبه دومره روغه ودانی دونه شتمنه ودانی دونه پریمانه ودانی چې ته د نن د سلورمې صدۍ مسیحي د سوال ټول تاریخ کا کلتوري دی کاغه علمي دی کاغه د وسلې دی د جنگونو دی د کیناستو دی د پاسېدو دی د عبادت دی او د خوراک څښاک دا د پاغه کلی کې دی زول یو څو پیری لړم اوس کوم د قابو کړی دی سو په الله علیکم نو دلته په پاغه باندې ډیر تاریخ ورکم ان شاء الله او په شموزو بول لګباس کوم لکه دا د باچا سي په کډيري خبرې دي دویمه دا چې د دې سره سوګلای دا کلزیبات کوم ته زنانه چې دلته راغلی و سوات ته په 1918 کې نو هغه شوق ظاهر کړو چې زه په دې کې ښکار کول غواړم اډیو کو سره خپل خاونو سره سوات کې مونږ ډېر غټ استقبال کړو نو هغه کې بس انجوري جوړ شو د مرغانو ساتلو لپاره په کې پروګرام جوړ شو زه له دولت له ما خو زه نمونه بنالم افسوس کوم زه خو په دې نیت لرم چې زما وطن شمن کېږي خوشاله وم چې د مرغانو ساتلو یو شی جوړ شو ته په خپل مسلمانۍ باندې یقین وکړه چې زه لاړم زمونږ یو څو افسران تل هغه کې دننه مرغۍ ودي ما سر ته دی وهاو دا غږ نه راکوشم او کور ته لکه د شلي ځلې کټ پرېوته وه چې خدای پاکه څه وکړم یوه ده دویمه ده چې بابرغاښ یې دغه ځای کې دی چې هغه د دیر او د دې په منځ کې دی د شموزو په منځ کې دی بابر دغه ځای په یو کتاب کې لیکلي دي نو د باچاانو دپاره خو پروپیګنډې هم ډېرې شوي دي وایي چې هغه په دې یوه ونه باندې خپله غشی لیندواز میل او غشی پکې باندې خو بیا یې لیکلي چې هغه شی دې ساعته پورې و هغه غاښې ته بابرغاښ یې و چې بابر کې راتېر شوی دی بیا زما سره پکې یو ډرامه شوې وه په 1908 کې کاکي خان زه وټونو غوښتو له تلو نو د دغې ته چې ځین یو خوړ غوندې دی اوس ورته واټه کړ ده پول به بیا چې یو به پې سکی نو هغې کې مونږ هغه په جیرو روانو نو مونږ چې لاړو باران ورېدو هلته یو سوبیدار صاحب د هغه د قبر سره راوګرځېدو له پاسې پې ډېر ښکلی مزار جوړ کړی زیارت یې پې جوړ کړی باران مونږ راوګرځېدو بله شپه وه هلته راته یو کاکا وویل وی اوښ په تندر وله طالبان نه ځان بچ کړي اوس به دا ځای ټک ټوک کړي مونږ راووتو ماسخوتن تېرو باران ورېدو مونږ چې اپریل د هغه راړو اوس د طالبانو ونیو اته کسان دي واته سره کلشم کو په دې پخرو باندې راشن اچول بر طالبان لخي خدا خوا چې الله له بزم خدای ته په گواه اوسي چې په ما کې یو کار دی د خدای سره وکړي مخو او سیله مې دو او سخت په وخت کې نه خرابي سم د سیو ساسته مې کومه وړه بر او د پجیرو راکو ما اسلام علیکم چې وای کاته ما د باچا خان د خمتا ز په جمعه غوندم ځایو ابل ته لکه دا ماما نه دی چې په کتیار کې د خان نواب د په وزرا کې په تقریر کې وی چې د شریعت ټیچر کوئی پزانه منډه خو د طالبانو له ورکې کنه ما په هغه کې ما چوکه طالبان په کې ډېر شنه ټول سره کلاشم کو پونو نو مې راشه چې نه ورانه وشي نو مې لکه د طالبان څو غوړي خزه غوړي وینا مې چې دا غوړي وینا مې مکه غوړي وینا څو غوړي یو پکې شریعت نو مې ورکه ول نو په شریعت څه جنگونه کوي چې دی پیونی توي نو هغه له پکې څه د شپیو پیژن هغه دا ماما نه دلته چې شریعت خبر مې چې یم به ماما زوی کلشم کو پیږي کنه وی زوی مونږ چې دا غزه نه رالو نو دا غزه کې ډاډه او ځای کړل چې رال نو ساو واغسته د خدای شکر واده کو چې لکه دا خو مونږ د مچو په ګک کلاس منډل نو بهرحال د شموزي خلق نران خلق په زرخیل قلا په کې زدا قلا د دولت له مچاپیر ته کای کړو بلکې په دې زرخیل کې زمنګ د سوات د مشر باچا میاګل عبدالودود ورو سکرو شیرین شه زمانیا به مونږ ته دغه کیسې ورغلی په غاړه کول وی چې دی راوړو په دوه یو کټ کې نه راته په دوه کټونو باندې تاړو راوړو نو زمانی کپاږي کې مړو او زمنګ د دې کلی بل وو خانان دي ملکانانو ته وي دا غو پلار عمر خان
کاکا د خو یو بخ هغه په کومو زمونږ د یادونه د خپل سنټار او هغه خبرې هغه شیرین سم د دیر پوجانو په دې قلا کې ډېر کړو او دلته وجلو د چا وی چې په دې باچا سي هم شامل دی وروري ځکه چې هغه بیا وی چې شیرین مرشد ریاست بچو او واقعي ورور پرویز صاحب زمونږ د عمرګر وحید خان د ګیله لري مانم ګیله مند چې تاسو زما سوال وړاندې نه کو دوه سوالونه کړیو وځي سید خان د کوم دی زه تاسو ته وحید خان دوه سوالونه کړیو یو سوال کړو دا چې دا پنجابیان چې دي د پنجابیانو تاریخ څه دی او دا پنجابیان چې دي نو دا څکانو کسو کو کنه بل یو پنجابیان بل ها چې دا پنجابیان چې دا د شتبو کمبل بوګي او خبره د تاسو ته بل سوال دا کړو چې د منظور پښتين باره کې تاسو خیال لکه نو چونکه اصل کې دا سوالونه داسې دي چې جواب ورکول شي دوړه ایم سوالونه جواب ورکول شي خو مونږه دا نه پر دې نو مونږ سره غواړو چې هغه موضوعات نو دا پنجابیانو دا تاریخ ته مونږ مخکې نه هر چا او صرف تاسو د دې خپنې شي هر چا له برخه ورکول غواړي په دې پنجاب نه دا پنجابیانو تاریخ نه ها زما نه صرف یو ما که پالتو کومانه د پښتنو کار کیږي وقف دي شاین سے یو منټ ګولې جی دا څه چې تاسو شپه دا تاسو به واپس کوړه دی موسم هم خراب دی وخت یو بنیادی شی دی دا سوال چې دا به په دې تفصیل سره خبره کوو چې پنجابیان څوک دي چې قانون باندې چې کله موږ خبره کوو د پښتنو د چکانو په تعلق باندې نو یې کې تفصیل سره ګورو او صرف د یو بل سوال کړه راځي چې کپاغه مختصرا تاسو رڼا واچوي چې د منظور پښتين باره کې تاسو خیال له بس دا منظور پښتين چې مشر دی دا منظور پښتين باره کې صرف تاسو خپل رائے وکړئ باقي چې د خپګان لري کو باقي د نور سوال چې د پنجاب هغه بیا وروسته کوو وحید خان ما تاسو سوال وکړو د شاهین صاحب نه او شاهین صاحب سره رابطه بیا منقطع شوه ګوره دا څه دی چې دلته مونږ سوالونه کوو زمونږ تپاره چې دی نو تاسو ټول ډېر محترم یې تاسو ټول ډېر سوالونه چې دي هغه ډېر مهم دي ډېر ضروري دي موږ به د ټولو سوالونو جوابونه ورکوو د پنجاب باره کې چې څنګه مونږ راځو مخکې کله چې د چکانو شکشایي دور باره کې مونږ خبرې کوو په یې باندې مونږ نور تفصیل سره که تاسو زمونږ د هر هفتې په ورځ د شپې 9 بجې دا چې کوم د لیکچرونو دا کومه سلسله ده د شاهین صاحب که دا تاسو باقي دګۍ سره ګورئ نو دا مونږ تاریخوار را روان یو مونږ یونانیانو پورې را رسېدلي وو او آینده چې کوم دی دا به د یونانیانو نه پس چې دی نو دورو باندې مونږ خبرې کوو دا خو چونکې سوالونه کېدل په دې څلورو پنځو لیکچرونو کې نو مونږ چې سوالونه لپاره ځان ته یو بل نشست کیدو که دا قسمه پروګرامونه تاسو خوښي او تاسو غواړئ چې دا په مستقبل کې هم جاري وي او تاسو غواړئ چې دا نورو خلکو سره هم شریک شي نو دا تاسو په خپل ټایم لاین باندې شریکولی شئ او تاسو په هغه ګروپونو کې چې کوم کې ممبرشپ لرئ هغې کې هم تاسو دا مخکې شریکولی شئ شیر کولی شئ دویم دا دی چې بیا د اتوار په ورځ زموږ روانو چارو باندې پروګرام د شپې 9 بجې او سبا چې زموږ کوم پروګرام دی هغه په خصوصي توګه باندې چې د هندوستان او د پاکستان میچ کې چې کوم دا تاوتریخوالی دی د پرانا کې به موږ ګورو چې جنگ څه سیاسي او سماجی او اقتصادي اثرات په هغه باندې به موږ تفصیل سره خبره کوو شاهین صاحب موږ سره بیا آنلاین کیږي او موږ هم پروګرام چې دینو د پروګرام په اخر کې شاهین صاحب نه موږ اخري سوال چې کړی دی هغه دا کړی چې د منظور پښتين باره کې هغه سره ده جواب درکوم منظور پښتين باره کې مختصر خبرو کوي بیا پروګرام مو ختمو زه یو خبره کوم منظور پښتين باندې ځینو خلکو اعتراض دی خو خبر په ځای دی او بے ځای دی ځینې پارټیانو طرف نه هم داسې شاهین صاحب موږ سره موجود دی او هغه زموږ د سوالونو جواب راکوي خو بیا د تخنیکي وجو په وجه باندې هغه نو اواز مونږ ناورو او تصویر یې ودرېد او هنګ شو د مطلب دا دی چې بیا د تخنیکي مسله ده
نو که تاسو اجازه وي دا نننې پروګرام به موږ دلته کې ختم کړو او آینده چې کوم پروګرام شروع کوو نو هغې کې به موږ اولنې سوال چې دی وحید خان ستاسو ډېره مننه. اولنې سوال به چې موږ آینده هفتې پروګرام شروع کوو اولنې سوال به وحید خان د ستاسو اورو او ساجد جان تاسو سوال هم موږ وکړو خو چونکې پروګرام آخر دی نو تاسو که لږ ډېر اورېدلي وي د شمودو باره کې هغه مختصر خبرې وکړي. نو تر بل پروګرام پورې تاسو نه اجازه غواړو. یو ځل بیا دا وایم چې د شاهین صاحب سره د لیکچرونو سلسله هر هفته د شپې 9 بجې د پیښور د وخت مطابق د پاکستان د وخت مطابق شپې 9 بجې د لیکچرونو سلسله وي. د کې تاسو سوال هم کولای شئ، د کې تاسو چې د خپل رائے ورکولای شئ او بیا د اتوار په ورځ د شپې 9 بجې عموما چې د روانو چارو باندې پروګرام او سبانه پروګرام چې دی هغه د هندستان او د پاکستان مېس کې چې تاوتریخواله دي د حوالې سره به موږ ګورو چې جنگ سیاسي او سماجی او اقتصادي اثرات په جامعه باندې پای باندې موږ خبرې کوو. تر بل پروګرام پورې تاسو نه اجازه غواړو. د خپل پامان برو جوړ خوشاله اوسئ او خپل دعاګانو کې مو یاد ساتئ.